خجی لایو یو let me check بالکل لایو جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو مسافرو کلیوالو څوک چې اختر مانځي بلکې څوک نه نن داسې ورځ ده چې په پاکستان کې زما خیال دی زما د پیدایش نه بعد پهله ځل داسې کار وشو چې مکمل پوره یو اختر دی. په سعودي عرب کې هم بهر یورپ سایډ ته هم په پاکستان کې مو خاص کر بیا په خیبر پختونخوا کې هم مونږ چې رالوي شو یاره نو په دې باندې یو چې ښکته اختري په پېښور کې بره سوا سیټ ته نه اوس پوری په دې شي پنځ کې چې خدای پاکه مفتی صاحب بسوي مفتی صاحب داسې کار وکړو چې د اخرنۍ ټایم جو په خلکو ښه مزیدار تراویح هم خلکو وکړې او خلکو د پېشمنۍ لپاره تیاری هم وکړو او ډایرکټ اعلان وشو چې بھائی سبا اختر دی. زه خپل هم خپل چت ته ختلی وم ما میاشت کتل زما د سترګو څخه دوه درې رپۍ وکړل ما ولیدل خو یو دوه درې رپۍ وکړل ما یې که دا د مفتی صاحب د دوربین کې ونه کته که نه نو بیا واقعي چې د دوربین کې څه چل دی دی له څه غم پکار دی. امید دی چې ټول ملګري به ښه ستاسو خواله رالم ګپ شپ ته پر رالم. ما ته پته ده زمونږ زیات مسافر وروڼه په دې وخت کې په تکلیف کې دي په ټینشن کې دي نو مونږ ستاسو هغه ټینشن لرې کولو لپاره رالو دلته کې د اختر شپه د ستاسو هم زمونږ هم اصل کې موږ د پېشمنۍ پورې ایښو په روژه کې نو دا چې ښه کافي ټایم دی ګپ شپ پسې لګوم ما لینک ورکړی دی آی ګیس که تاسو ته ښکاري ورکه زه یې کنفرم کړم نو زه غواړم چې موږ سره ملګري راشي سټوډیو ته او تاسو سره موږ لایو ګپ شپ ولګو په کم کم ځګونو کې یې تاسو نو ګپ شپ په لګو انشاءالله ښه کافي ټایم دی او تاسو ته کار دی ما په دیرو کې ناست نو ګپې په لګو ښه زموږ سره ملګري راله په ډسکرپشن کې ما لینک ورکړی دی تاسو به لینک ښکاري هم او زه درته د کمنټ کې هم درکوم ښه نو کوم ملګري زموږ سره چېرته یي نو بالکل تاسو راتلی شئ ګپ شپ په لګو دا والی جي بسم الله ښه زموږ سره ملګري راله سټوډیو ته ښه نو غواړو د مسافرو اختر څنګه روان دی د اختر تیاری څنګه دی ګرانه ده که لږ ما ته پته ده چې یاره لاکډاون دی دغه وجې نه په هغو باندې لږه ګرانه ده خو خیر ګپ ورسره لګو مونږ خپله یاره مسافري کړې ده د اختر د شپه چې به شوه نو ډېر ګډوډ به وو مونږ یې په کلي کې به بیا به یې سهار ورځې پخېږي بللې به کېږي او مونږ دلته په مسافرۍ کې ناست نو ګورو که زموږ سره مسافر څوک په لاین باندې زموږ سره ډېر کسان راغله ښه پېرنۍ کس زموږ سره د جدې نه دی طلا محمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کوشش کوم چې ټول ملګري ځان سره واخلم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام طاهر خان لاله څنګه ښه جوړې اواز د کامپر هم نه دی اواز نه راځي بغیر به بند که وای ما د اختر شپه دې مبارک شه اواز دراغې اواز راغی ستا دې مبارک شه بیا دې مبارک شه څنګه ښه یاره تو خو راته دونه خوشحاله ښکارې چې دې اختر ته ستا ډېر غټ انتظار و دې روژو خراب کړی وې ښه دا ته خوشحاله شوم چې ستا سره مې خبرې وکړې په ایماندارۍ ډېره ډېره مننه ګرانه دا راته ووایې د کوم ځای کې یې دا وخت په سعودي عرب کې وه په ریاض کې مړه ډېر ښکلی ښکلی خاندې نو ستا دا خندا را باندې ډېره ښه ولګېده ما د اکثر خلک وایي تو خاندې خو ستا خندا به ما ډېره ښه ولګېده په ایماندارۍ ما ویل چې زه به درسره څنګه خبرې کوم څنګه ښه جوړې شکر دی د زړه سره الله دې آباد لره ما ته پته لږ په تکلیف کې یې لاکډاون دی دغلته کې کرفیو ده د وطن نه هم بهر یې د اختر شپه همیشه ما ته پته ده مونږ اته کاله مسافري کړي د اختر شپه په ما باندې ډېره په تکلیف کې تېرېده کور کلی سړي ته یادېږي بچي خلکو ته یادېږي که نه دې ځای کې بلنې خلکو ته یادېږي غواړم چې سلک ډېر را سره شریک کړي چېرې دغلته کې ستاسو د اختر شپه څنګه او دلته په کلي کې ستاسو اختر څنګه دلته یاره طاهر خان لاله زما دا پنځم کال دی وضع څو اخترې مې دلته ویستې ښه ومه خوشحاله ومه خو دا اختر داسې دی چې بس بند په کامره کې وي یاره بار ته نه شو وتی کارپیان دی لاکډاون دی بار ته چې وځو د قانون احترام به لازمي کې د قانون خلاف ورزي نه شو کولی وایي په کوم ملک چې اوسېږئ جو د هغې ځای د قانون احترام به کوې او ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده ګوره د هر ملک یو رولز وي او د هغې طریقه کاري نو موږ له پکار دی چېرې د هغې رولز هغه اپناو کړو هغه زموږ د فایدې دپاره زموږ د ښې دپاره الله تعالی هم دا تکلیفونه ختم کړه او زه والله دا لایف رالم ستاسو د حوصلې دپاره ځکه چې تاسو ډېره سخته تېروئ هغه سخته صرف زموږ دپاره تېروئ په دې کور کلي کې چې کوم پښتانه دي د خپل وطن دپاره د خپلو بچو دپاره زه همیشه تاسو ته مجاهدین ویم
نو الله تعالی په عمرونو کې برکت واچو، الله دا سخت تکلیفات ختم کړي. خو یاد ساتئ د سختي نه بعد الله تعالی راحت راولي. ښه امین که الله دې راته ژوندی لره او الله پاک دې ستا په شان انسانان په پاکستان کې نور هم زیات کړي. مو په تا ډېر غټ فخر کوو. الله دې عمر درکړي او الله دې ژوندی لره. ګران وروره ستاسو په دعاګانو آباد یم. الله دې ته آباد لره. په اخر کې به یو پیغام ورکړي، ځکه څونه کسان چې زونه نخلم د ځان سره په لاین، نو هغو به یو پیغام ضرور ورکړي. نو اخر کې څه پیغام لرئ؟ اخره کې دغه پیغام لرم که بس زمونږ د حکومت چېرته زمونږ د مسافرو د جهازونه او د پلیډونه وله په حال کړه داسې په ترتیب باندې که نه. مونږ له هم دا نه دي پکار چې په مخه نارې وهو ولې چې دا اوبه داسې اوبه ده چې په هر ځای کې پیل کېږي، نو مونږ به خپل ترتیب او خپل خیال به ساتو. حکومت له هم دا پکار دی چې د جهازونو او د پلیډونو لږ په حال کې په طریقه باندې بس داسې بې طریقې ورته هم نه وایم چې بې طریقې په حال کې دا اوبه خوره ده، د دې نه به هم ځان ساتو. الله مې د نظر کې ډېرې ښکلې خبرې دي وکړې، ډېر د حوصلې خبرې دي وکړې. اکثر مونږ خلک جذباتو کې لاړ شو، جذباتو کې خبرې کوو. او ګوره څونه په مینه محبت دی ورته وایي نه که حکومت ستا د اواز اوري زه وایم چې ستا د مینې محبت ته وګوري او په دې باندې تاسو د فلایټونه کولاو که انشاءالله په دې باندې به ګپ لګو. زموږ سره نور هم کسان په لاین دي، ځان سره نور اخلم. الله دې آباد لره وروره، ډېره ډېره مننه. ښه دا زموږ سره ډېر خوږ ورو د ریاض نه څونه خوږې خوږې خبرې وکړې چې په حکومت هم زور نشته، خو که راته فلایټونه کولاو کړه په ترتیب باندې، بې ترتیبه نه، نو چې موږ خپل کورونو ته لاړ شو. ښه چې زموږ سره دا وخت سټوډیو مکمل فل ده او زه غواړم چې یاره ملګري د ځان سره شریک کړم، نور ملګري. طلا محمد زموږ سره دی. طلا بھائی السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ډیره مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله. روره د کوم ځای نه یې؟ قطر نه جی. قطر نه. زه قطر نه یم جی. د کوم ځای نه په لاین یې؟ قطر نه. قطر نه سر جی. قطر نه. قطر نه. قطر نه. ښه څنګه حالات څنګه دي؟ د اختر شپه هم څنګه روانه ده؟ نور سچویشن څنګه دی؟ لږ هم خبر که ګرانه. بسم الله خان فکرمند ولا یوه مصره ده جی. بسم الله خان فکرمند هغه یې هیر مو بنشي د خیمې اختره، بس هغه به مو داسې پیروډي وکړو چې هیر به منشي د دیرې اختره. دی وری به زموږ مسافرو صرف دیرې کې اختر وي، بار به نشو وته. الله د تاسانه که پته ده په دې باندې پوه یو مونږ، او والله ډېره سخته ده. د مسافرۍ اختراسي هم ډېر زیات ګراني، او بیا د کرفیو حالات کې، د لاکډاون حالات کې تاسو زمونږ دپاره دغه سخته تېروئ. نو ګوره دا سخته الله تعالی په هر چا باندې نه راولي، زمونږ غوندې ګناهګار سړي باندې ولې نه راولي؟ خو په تاسو کې هغه همت دی، بروسه ده. نو سخته الله تعالی په تاسو رسي ده. الله تعالی له استقامت درکړه. ګرانه وروره دا راته ووایه څه پیغام لرې په اخر کې د خلکو دپاره؟ سر دا یو پیغام لرم چې اختر چې کوم دا تاسو خو څوره مالداري خلک دي هغه خپل اختر، یا چې کوم شتمن خلک دي هغه خپل اختر خو خطرې، خو دې کې د غریبانو ډېر خیال ساتئ. زه هغو غریبانو ته ډېر خفه کېږم چې هغو د بچیو کپړې نه وي. ډېر خفه کېږم، مو ډېر ژړې. کله زه فیسبوک باندې دا ګوره، زه خپله سر یو پیج چلاوم، سروزی نیوز یو پیج چلاوم د سټریم یارډ. زه مو نوه شروع کړی چې ټول هغه مو ولید ډېر خوشحال شو. مولوي طاهر بھائی خو انداسې مو سره نشي ملولی، خو د سټریم یارډ باندې ویر شو. طلا بھائی ډېر خوشحاله شو او ډېر ښایسته پیغام دی ورکو. مونږ خپل ټیم دا کوشش کړی په دې روژه کې چې یاره داسې خلکو ته ورسو چې څوک د اختر په خوشحالو باندې نه پوهېږي، چاته د راشنو ضرورت وي. نو زه وایم که هر سړی په ګاونډ کې هر سړی خپله ذمواري وګڼي که نه، نو یقین وکړه چې داسې یو ماشوم به پاتې نه شي بغیر د اختر جامو د پیزارونه. نو دا یوازې زما ذمواري نه ده، زما د ټیم ذمواري نه ده، یا نور چې زموږ څومره تکړه ملګري لګیا دي په سوشل میډیا باندې، یا د کیمرې نه شاته لګیا دي ملګري کار کوي. نو زه وایم دا یوازې د هغو ذمواري نه ده، د هر انډیویژولي د هر فرد دا ذمواري ده. لکه که زه خپل بچي بوزم، زه خپل بچو ته سودا کوم، زما 3 زامن دي، زه زامن بوزم، هغو له زه شاپینګ کوم. نو ولې لکه بچم ګاونډ کې زه داسې وګورم چې زما خواته دا رور ګاډی چلی دی، خپل بچي له پیزار نشي اخیستی. نو زما که زه 3 زامنو له اخیستی شم، نو زه یو له نشم اخیستی. الله تعالی که زه د یو له واخلم په دغه یو په جوړ باندې الله تعالی زما په رزق کې نور برکت واچوي. نو که مونږ چېرې دا سوچ وکړو که نه، یقین وکړئ نه به زمونږ کیمرو ته ضرورت پاتې شي، نه به زمونږ سوشل ورک ته خبره پاتې شي، نه به مونږ اپیل ته خبره پاتې شي. خو الله دې وکړي، الله دې وکړي دغه احساس مونږ ټول په ځان کې پیدا کړو. بالکل سر، بالکل سر. ډیره مننه وروره. طلا بھائی نور ملګري زموږ سره په لاین دي، نور ملګري ځان سره په لاین اخلو. ډیره مننه سر، ډیره مننه. الله دې ګلې امین. ډېر خواږه ملګري دي، مسافر دي. والله چې ورته وګورم ما د خپلې چدره یادې شي.
اکرام به زمون سره په لاین دی. اکرام خان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اکرام به ستړی مشه په خیر رااله او د کوم ځای نه په لاین نه والله دې خوشاله کا ګوره تاسو کور تم درغلم تر اسنه ملاو شوی بټ خیر تم درغلم تر اسنه ملاو شوی صحیح ده او په دې موبایل الله پاک د کوم طرف رحم وکړي ملاو شي راته زار شم نه پته چې څه ټیم راغلی زما اکثر مصروفیات دي سی کور ګډر کم تر یم دفتر کې نه مخبل اکټیویټیز کې مصروف یم اکثر عملګری ډیر زیات دي لکه نو بخنه غواړم که تر غلی او زما سره ملاقات نه شي اوس راته دا وایا ک ګیله دي ختم شي الا چې د کم ځکه سره تعلق ساتي زه دیری مشرینګل شیرینګل ماشاءالله اختر څنګه شیرینګل کې اختر څه ذخیره زه په سعودي کې ما یار طاهر لالا وای ما تزار کې دا خو دې په افسوس سره و یاره بیا خاص کر جیزان کې مدد سخت ګرمي ده طاهر لالا چې بیخي خراب زار شم نه ګرانه د ما د پته ده بیا د لاک ډاون او کرفیو د وجې نوم لګ ډیره ګرانه ده. پیغام څه لري یار ډیر ملګری دي دا ټیم ګوري څه پیغام لري څه خپل غونډه پیغام راغی چې د ملګری خوشاله شي یاره زه به دا پیغام د مسافرو لور کما چې سختي ډېرې زیاتې تیرې شوې او موږ صبر کوو صحیح ده او چې کله هم سړی سختي تیرې کړي نو د هغې نه وروسته چې کوم دی یو خوشحالي هغې نه شاته یېږي نه نو انشاءالله موږ به په دې باندې صبر کوو که ګوره موږ ته د قسم مسالې راځي که نه په خپله د ما درې میاشتو شوې ډېره کې ناست یم صحیح ده نو په دې به انشاءالله دا الله طرفه د امتحان دی او په دې به موږ صبر کوو انشاءالله او ناامیده کېږو په چرته نه به دقه مې دغه دی او تاسو ډېره ښکلې خبره دې وکړه اکرام بھائی مونږ چې شکر گزار شو کنه مونږ د الله تعالی پارسیز باندې شکر استل شروع یا ساته مونږ د تکلیفات ډېر زیات کم شي ګوره پرون ډېره لویه حادثه شوې ده کنه کراچۍ ته جهاز لو پاږي تقریبا د 100 پورې کسان شهیدان شوي دي اوس مونږ زیاتره مسافر دغه طلب کوي چې فلایټونه مونږ ته کولاو شي په کار هم ده ځکه چې یو دغه د مسافر شي لاک ډاون شي کرفی شي کور ته راتلل پکار دي خو یاد ساتئ عید د جهاز سعودي عرب ته کولاو شوی د جدې نه دریاز نه دا کسان وړي الله مکه دا حدیثه دا غوسر پیښ راغلی وي په هر کار کې د الله تعالی سره سه حکمتي په هر کار کې د الله تعالی سره خیری په صبر باندې په تحمل سره الله تعالی ډېر مشکلات اسانه موږ واغانه د کرام به نور ملګری په لاندې ان شاء الله د نور سره غب شپ لګو سیده ګرانه ډېر مننه اکرام به زموږ سره اچھا جی زموږ سره شبیر احمد په لاین دی. شبیر بھائی السلام علیکم ورحمت الله. مایک تی بند دی شبیر جانا مایک تی بند دی مایک تی کولاو کا کپینه پويږي دا خواته په مایک کې کنه دا د سیلکټ کلیک وس کولاو شو. السلام علیکم طاهر لالا څنګه لخه ټیک ټاک برابر یې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. رور مسافر کې بکلی کې اداره ته وای مسافر یم په عمان کې ژوند کوو مړنو دا خو مونږه سي پر یاد کو دا مسافر خو چې کم بده لایف کې راځي او زمانه زیات خاندي او خوشاله دي ماشاءالله یار چې بس دا خو تاسو ولې تاسو سره خبرې شو ډېر خوشاله شو ډېر ارمان مو چې تاسو سره خبرې وکړو بای که بده تاسو خوشاله کې کنه نو بیا زو فکس ټایم وباسم په هفته کې ورځ او بیا زه په ګنټه خبرې کوم چې کم از کم لګ ډېر خوشاله ته ملوي دا خو زمانه پرغه خوشالي ده یار ولې نه طاهر لالا تاسو بل ورځ په انستګرام باندې هم لایو راغلی وای مال ته کال کوو خو تاسو بس اوکې نه کوم دا حالات څنګه دي دغه کې او پیغام څه لري بس طاهر لالا حالات خدا دې چې تقریبا 2 میاشتې شو چې بس په دیرو کې نه سوکار روزګار نشته دی اوري دا راته وای مونږ چې کله مسافري کوله مونږ تنخواه ځان له 500 یا 600 ریال به مونږه ایکسترا خودل کنه باغې مونږ ځان له خرچه کوله د میاشتې اوس خدا حالات 3 میاشتې تو وته نو دستا چې کمنډیوالان دي ستا چې کم جان پہچان ولدي نو مسافر خو ما ته معلوم دي چې هغه د میاشت او د دوه خرچه ځان سره ساتل شي نور هغه ټول کورون تر لګي نو حالات څنګه د سیملګرو باندې سخت تکلیف راغلی چې خلکو سره جیب خرچم ختم شوی دا او د پیسو هم چاته وینا نشي ګور دي حالات چرته راغلي دي شته دی پکې طاهر لالا ډېر پکې دي دلته کسان پکې دي بس غریبانان په دې اډه کې ولاړ نو مزدوري خو نشته د کسوک راشي جو زکات مکات ورکړي دي ډېر کسان دي پکې طاهر لالا یاره الله دې تاسو نه کی او موږ سره شکریا ادا کوو یاره زو دا سونه مسافر چې موږ ګوري کنه زموږ سره الفاظ نشته تاسو له شکریا تاسو له سختو تاسو له دونه مشکلاتو موږ خو صرف دونه کولی چې تاسو आवाज چوتولی شو
او تاسو دعا کولی شو نو الله تعالی به ان شاء الله تاسو لا ضرور د دې بدله درکې وروخه ان شاء الله. بس طاهر لاله دواګانې کوئ او بس تاسو په دواګانو به کېږئ او انشاءالله چې کله ته درشم ملاقات له به ضرور درځم انشاءالله. هر کله راشي اخر کې څه پیغام لري پیغام را سره شریک بس پیغام خدا لرم چې د مسافرو ته وایم چې بس دا د الله د طرفه ده او بس دا کرونا دا وبا د الله د طرفه راغلی ده او بس په دې کې به زموږ خیر او په هر حال باندې د الله نه شکر ویستل پکار دی او بس دینه بل خپل غټ پیغام شته دینه چې په هر حال باندې د الله شکر ایستل او ان شاء الله الله تعالی به د مشکلات ختم کی ګران روډ ډېر مننه نور ملګری په لاندې زو ملګری لک په لاندې خپل سیده ډېر مننه ځکه یره ماته د خپل کلی یو کس میلاو شو چې لیکلی وسره دی سعودي عرب جده او دا جده به ما دي خلګي لکه د بالا برخيلي کوسه نو دا غرور د ځان سره اخلم ګران ورو السلام علیکم ورحمت الله عثمان احمد خان. وعلیکم السلام طاهر خان ور څنګه الله که خدای می نه خطا کده زمو سات ویم دلې چې خبرې کو دویم ځل نه دا سل پیرو شو خو بس تا نه یریږي کارونه ډیر دي دا راته وای په جده کې خزونګا ونډې نه وي په مکرونه کې د قیامه کنه اول خو زه تاسو ټول مینوالو ته د اختر مبارکي ما ټول مسافرو د طرفه او بیا دا پرونه د څه شو د پی ای دا پی کې 303 دا دې ټول د پاره موږ دعا کوو چې الله دې دا ټول جنت الفردوس ته ورسه او الله دې کورون ټول د صبر ورکړي پوه دا یو اخیره کې لکه د روجي پاین کې جمعه الوداع منده دي سوش ولکه ټول وجه قول پوه شو الله دې وبخي خګرانه دار ته وای حالات څنګه دي د اختر شپه د ما د پتر سختو سره مخ یې د اختر شپه د باندې څنګه تیریږي د غلطي کې کور کلی بچ مچو د خامخا یادېږي بس الله تا د پتر تا خپل مکرونه باندې اختر وستې دي دا ما به خپل د الله سم اختر ده پوه شو او ناسي او د دې پر اختر خو څه بل شانتي دي بالکل بن یو کنه او ناسي په کمره کې ناسي جو دغه ده الله به تاسو کې ګرانه خام اخر کې څه پیغام راکا پیغام د ملګرو ته ورکا بیا ځان سره بل ملګری په لای نخلم بیا وایي چې ګوره گاونډي دی ورو گاونډي په کاله کې پیغام دغه الله دې موږ په ټول مندا سخت ختمه کی دا الله طرف امتحان دی الله دې په خیر خیر سره تیر کی په دې سات شکر دې په دې مرګرو ته لګیاو ما ډیر کسان په هسپتالونو کې پراته دي ډیر کسان په سس مشکلات دي ما بیا ملا په خپل کمره کې ناسیو او ځان او راشن اول ناسو ځان بچاول پاخه کو ځان به یو شی او بل شی کو پوه شو میدان شکر دې چې تراوی وکړي روجي ونی منځونه وکړو په دې شکر دې میدان سخت بم تیر شي ان شاء الله ګوره د یو سخت نه انسان کې د بل انسان ژوند ګوري کنه د یو کس پیزار نه غړي ذات خبره وانه چې خدای پاک د ځدې لیدل چې زما پیزار نشته چې وړاندې لاړ شي د کس خپې نه نو باغې باندې شکرګزار چې خدای پاک شکر دې خپې خو دې راکړي نو استاد دونه خولي خبرو کړ په دې باندې د مرګور ته دونه سلام اله شي کنه یاره بیا هم دیوالان د سر په یو دیره کې ناس دي ټیک شو د مور بلار نه جدای د کور کلی نه جدای بهر نشه وته ژوندۍ خو یې کنه قید خو نه کړ په خلکو باندې درې کاله 15 کاله قیدونه خطرې په خلکو لس کاله قیدونه خطرې کنه نو هغه قید کې خونه یې کنه شکر دی روغ رمټ میاج و درې او بعد الله پاک به ختم کینو کور ته بیا راځي ګران رو ډیر مننه ملګری ډیر پلاین دي او زه غواړم چې هر یو له مقور کما الله دې خوشاله کړي ډیر مننه خزه مون سره اسیم بای دی اسیم بای السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام څنګه له طاهر خان خیر برابرې ولا زه خو خیم رونالدو دې سد اداره ته پیلو وای اسیم رونالدو تاسو ته پته ده خپل سوات یم او سوات کې وډیګرام سره تعلق ساتم اوس ملیشیا کې ما نه پرې د مړه سوات وډیګرام ته د منځوبه سره د رونالدو سره د څه تعلق دی دا راته وای رونالدو دا تعلق زما خو تقریبا سو واته کاوه شو په دغه باندې مړی ورا کوي رونالدو باندې خدای دې مو مړ کوه الله بنده ژوند دی اوسې چې موږ ته خوشاله یو نو تاسو خیر طاهر خان کرم دې الله ملیشیا کې د کم ځای ګیرورا ملیشیا کې جوړ بارو کې اوسه ما جوړ بارو نو پهلا خو اختر مبارک شه سبا ان شاء الله زما خل ملیشیا کې اختر دې کنو ډېر مبارک باد او حالات راته وایا ملیشیا کې حالات څنګه دي او په اخر کې بل سره پیغام شریک کې بالکل ملیشیا او دا درې میاشت او لاک ډاون دې تر اوسه پر روان 9 جون باندې مکمل کولایږي
او پیغام برا سره شریک کې ملګری دي ټول اوري پیغام دا چې بس ترتیب ورکړي ځکه چې مخکې خلکو ټیکټونه اغوستو 1400 رنګۍ ته اغوستي او جازونه بیا رالو بیا هغو کې ځای نه کړل دوباره په 3500 رنګۍ ټیکټي خرڅ کړه او سړک کسانې پاتې کړل خدام دا میسیجز ایمیلز ما ته ډیر زیات راغلي دي چې را سفاري سایت ته ټیکټونه ورکړي دي او دا هو په اختیار کې ټیکټینګ دی هغه بیا پر پرنس باندې او لکه په جان پہچان باندې ټیکټونه ورکړي نو دا ډیر زیات د بدنصیبه خبره ده دا بالکل نه دی پکار په دې کې جان پہچان والا غریب مالدار ته ضرورت نشته خو بس یو سیریل نمبر ورکول پکار دی په غیر تر باندې د ټیکټونه ورکول پکار دی دوبۍ کې دا ډیر غټ ایشو جوړه ده چې دوبۍ سفاري والم پر پرنس باندې ټیکټ ورکړي په سعودي کې دا چل روان دی او په ملیشیا کې دا وي نو دا ډیر د افسوس خبر ده الله حکم دې په دې باندې نوټس واخلي ځکه ټول زموږ یو شان مسافرونه دي که څوک کاروباریان دي که څوک جاب کوي که څوک عام دیاړي کوي خو مقصد دا دی چې به پر پرنس باندې ټیکټ ورکول دا سراسر ناروا ده ځکه چې د خلکو بیا احساس کمتري پیدا کیږي چې کاش زمام د چا سره تعلق وي کاش مام چرته منسٹر پیجن دی کاش زمام چرته غیر سره تعلق نه ماته ټیکټ په اسانه ملاوي دي نو استاد خبره پوینټ سي دي دا ماته ډیر ملګری ویل الله دې چې دا مسله تاسو زر ته زر حل شروع الله پاک یو بدوانه جان ته ساته طاهر خان په اخرت او بدوانه ډیر مننه ګران ډیر مننه آباد سه اچھا زموږ سره یو ملګری ښکارا شو کرغستان زما خلک ما پیلم په کاله غسته اماد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اماد بھائی ستړی مشي اختر دی مبارک شه په مسافرۍ کې ډیرو سختو سره دارا ته وای د سټوډنټس حالات دي څه بهتري راغلي دا کنه دا کاغذ زړه په زړه ده طيب لالا بس دا خبرې د مطابق نه د اختر ورځې دي او د اختر باري دا مایک ته خلې ته لګ نږدې کې جواز کلیر راشي و ما چې دا خبرې خو ټیکټ میګه شوم دا خبرې په نه کې ځکه څه فائدې نشته حکومت یې هم څه نه کوي خو د اختر ورځې د اختر د خبرې وکړو ټول راول خو د سټریميارد نه افغانستان دغه جوړ شوی دی لکه دلفي بخاري چې په همټي باندې لایو راشي کالنه وته خلک کوي او بيزي راځي ته ما دلفي بخاري هغه سټریميارد ته جوړ شي سو ګیاره دا وسم سټوډیو فل د مکمل د ورونو محبت ته مو ورجار یو ملګری راشي بده کې خپل ما اظهار خیال خو دې ما وشي ډایرکټ ورچم چې سټریميارد یو د ورننه وڅو مې بیا په نور سره ګورو نور تاسو خیر والله کرم د اختر څنګه تیریږي را سټوډنټس خو بخپي لګ ډیر ماته پته ده او بیا موږ یې مچاو سلام ورکوي لکه دلته چې کوم حالات دي نو داسې دي چې لکه قبرونه بار نشو وته ک اختر موږ نه شتلې اختر موږ راغونډه کې بار په پولیس تنګي اختر موږ نشي کولې خو تر ټول ناول د خپل ځاني مې چې دیم چې د اختر موږ نشم کولې نو د اختر د جامې واچ ملته کې پس واشم کې ولم بو کپڑے واچ واپس کټ کې سملا مې د پریکټ کې په خیرونو جامو کې سملا سلی کی په دړو کپړو کې خلک سملاستي شي نو خو دې راتي لکه موږ بیا هم لکه مسافرین کړي د ما تقریبا 15 شپږ کاله مسافري کړي د بهر ما ډېر ټایم بار تیر ما بچاینا کې ټایم تیر کړي ما بګرستان کې ټایم تیر کو لکه ما د دومره تکلیف نو خو دې تر چې کوم اختر لري نه ډېر زیات تکلیف را کړی دی زه خیر دې دا لګړې سخت الله تعالی په انسان نه ولي په نیکانو بنیاد مال باندې الله دې تاسو ملشي پیغام را سریمات به سهول را ملګرو ته میسج ورکې بیا بول ملګری په نه خم ډېر ملګری انتظار ټول ملګرو ته ما طرف نه ډېر زیات اختر مبارکي کوم چې په پاکستان کې دي او کوم چې په بهر ملک کې دي نه اېدا پاره چې کوم دې په جهاد کې غازي کې دوه مبارکي او بقایا چې کوم دې لکه سموم چې د مسافرونو دي ټول نو په خپل مسافري کې لګي ناسیو هغه ټیم چې ورو ځان لزړه مستړی کوي چې کله د فلایټ نه په خپل ریګولر فلایټ نه کولاو شو ځای بدل نه ځان ټینشن مور کوي ځان لزړه مستړی کوي ځان ملي ونی کوي دغه د حکومت چې کوم دې نو چرتم چاله سن کوي اته به چې کوم ځان لزړه خوري او بس په اخر کې هم د قشید به لکه مو چې تر میاش نو جوړل چې مو علي سمونه چې وداري په آرام کې چې کله فلایټ نه کولاو شو صبح ځا الله مدد وکړه ډېر مننه ایماد به ځان سره بل ملګری په لاره نخلو جزاک الله خیر یو ملګری مې ولې دوه شاته مو کېپ لګولې دی ها ورګه ما د خپل کمرې مو کېپ راځي انور زمان بھائی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام طاهر خان بھائی څنګه حال دی ګرانه خیر ست ته خدي مسافر خراته دي مو کېپ نو د شاته پټونه دی پته لګي خدای راته وایي په کم ځکه سعودي عرب ریاض کې ما خاصه حالات یره اختر ډېر مبارک شه حالات واقعیت څه دي عزتمن شه تاسو دې مبارک شي حالات خو طاهر بھائی قدر توس وایو نو لکه زما 12 کال دلته کې وشو او په 12 کې تقریبا دا 24 اختر شو نو دا سلور مې پاکستان کې تیر کړلی او 20 مې دلته تیر کړلی او ار اختر تا مزان د کپڑے او پیزار کړي دي
او دا را باندې یو د مسافرۍ یو داسې اختر راغی چې والله که اوس درته وایم نو ته به وایې چې دا څه وایي. دلته مو یو 2-3 ډبې مټایي راوړي د پرته د چا وه، لکه چې د کسر ټایم نه یو کس راوړي د اوسه پورې پرته د چا ور لاس هم نه دی وروړی. لکه بیخي یو لاکډاون دی او یو طاهر بھائی لکه جذبات په دې ټایم کې ډېر دغه دي ځکه چې یو ستاسو سره زمونږ مثال کې ډېره موده بعد ټرای کوو چې ستاسو سره خبرې وکړو او لکه مثال کې که ته زمونږ دې وروڼو ته یو میسج ورکړې دلته کې دي د دې مخالفو دا دغه کړی دی دا 10,000 روپۍ مخالفې راځي. نو سپیشلی زه خپل پښتانه وروڼو ګورم لکه یو کس پکې ما وکړو چې هغه پسې 30,000 ریال مخالفې وي او لکه هره ورځ زه ګورم 10,000 ریال مخالفه را. نو تاسو لکه ستاسو پروګرام هم ډېر کته کېږي او ډېر دغه دی لکه په دې باره کې دوی ته یو میسج ورکړې چې خامخا د دې ملک دی وسو دا 15 ورځې بیا ډېره شدید سختي را لکه نن مونږ اندازه واخسته. نو که په دې باره کې تاسو یو میسج ورکړې د پښتنو ته چې لکه دا خو یوازې مونږ په دې پښتنو نه را دا خو په دې غونډه دنیا باندې را که نه زمونږ کسان ډېر د حکومت نه هم ډېر پروګرامونه کېږي ګیلې کوي خو لکه دا یوازې سپیشلی پښتانه نه دي ټارګټ دا غونډه دنیا را دی نه افیکټډ ده او ډېر ټایم نه علمه ځکه چې ما څومره ټرای وکړله نو دومره به نور رونه هم ټرای کوي او تا ته یو سلوټ او که ژوند و درغلو نو خامخا به ملاقات کېږي. انور زمان بھائی الله دې ژوندی لره خوشحاله شوم او ستا د خبرې سره بالکل اتفاق کوم. ما ته ډېرو ملګرو سکرین شاټ را لیږلي چې 10,000 ریال غرامه ورته میلاو شوي. ګوره یاد ساتئ چې د وطن یو قانون هغه فالو کوي هغه به زموږ د فایدې دپاره اوس مسافرۍ کې 10,000 ریال غرامه چې کوم ده ما یو پیره 500 ریال اخیستې وه چېرته پته نه چې چل شوي ونو او موبایل کې SMS راغی 500 ریال غرامه وه. نو سړی په غریبۍ در غریبۍ کې دغه کې مزدوري کوي او 10,000 غرامه بیا ډېره زیاته ده او دغه کې خو سیستم داسې چې معافي هم دلته نه کېدل در پسې 2 لک سیوا راشي نو دفتر ته یې ویسه نیمې 25% یا 30% به درته معاف کړي دغه کې خو معافي هم نشته. نو خدا را لږ په ځان سخته تکلیف تیر کوي د دغه ځای غرور فالو کوي موږ ځای یوازې دا مو چې موږ پښتانه هر یو نېشنلټي لای ورکوي دې ماته علم شته که هر یو کس وزي پښتون پاکستاني انډین بنګالي پکې نه ګوري هر کس ته ورکوي اوس دا غرور سخت دي نو هغه ماته پته را پتا سو تکلیف ته سخته ده سړی تنګ شي په کمره کې په دې ټیم کې شرط نرمي و غیره خو بګي کنه چې په پلان کې ټیم روزي ځان سودا کوي هغه ټیم باندې وزي خو چې کم ټیم هغه خو دل چې په دې کې مروزي نو خدا را مروزي لکه اوس 10,000 غرامه به دا خو تقریبا چې عام لیبر کس نو 15 میاشتې به صرف د یو غرامې د لپاره کار کوي نو خدا را دغه ډیر زیات احتیاط وکړي. او طاهر بھائی دا هم نشته کنه چې تا یو واخیستله تا ته دویمه نه ملاویږي ما یو کس ته وکړو هغه ته 30,000 درې مخالفې پسې راغلي 30,000 ریال په هغه پسې دی وسو او بیا تاسو ته پته لري چې دلته نه مونږ اجنبیان خو چې خامخا زو نو مونږ نه ته خو هغه پیسې نه معاف کېږي که ردي ځکه دننه خلک دي خو په دې ملک کې اوسېږي مونږ خو به کور ته ورځ ځو نو بیا ډېرې زیاتې مسلې د مخکې نه نه دي بیا یې کامل نیو کېږي نه د خروجودلګي نه پاکستان ته راتلی شي نو خدا را لږ ډېره ګزاره وکړئ لږ زګونو کې ډېر ټایم نه وایم جهان مننه خدا زما یو ملګری دی مبارک بھائی نوم یې او ډېر زیات دغه کوي بس دا درته سلام وایي مبارک بھائی ډېر سلامونه او دا څو شاته ملګري چې په مانځه ولاړ وي دعاګانو کې خصوصي یاد وساتئ او ډېر دعاګانې راته کوئ او اختر هم ډېر مبارک شه. ډېره مننه طاهر بھائی ډېره مننه السلام علیکم. ډېره مننه دا زموږ سره ډېر خوږ ورور د ریاض نه او اوس ان شاء الله تعالی د ځان سره مونږ بل یو کس اخلو ګورچ. السلام علیکم ورحمت الله عرفان الله بھائی. وعلیکم السلام طاهر خان لاله خی برابرې ټیک ټاک او ما دنا الله زار کې لکه د کم زګي زه خو تاسو کلیوال یم دا سو یاره نو بیا لایف سره راتله خدل ته براغلی پوجري کې مونږ غب شپ لګو سړیا زه د برکوټ یم د برکوټ هغه د برکوټ او پاتې کې مسافر کې نه پکلی کیږي مسافر یم عمان کې ما مړه تا دې څه وې کده د خپل سره پاتې کې څنګه د کور سره د خپل نږدې ته تا په کلیوال دي موږ کنه نو ما کډیر پلندو یې راته او ناز په عمان کې څنګه یې خی برابر ټیک کرم دې حالات څنګه دي د عمان څخه حالات دي او اختر شپم څنګه روان ده ګولا بس شکر الحمدلله بس حالات خو دغه دی لاک ډاون دی تقریبا 2 میاشتې وشوې کنه او حالات ډیر خراب دي. خاله دې خوشاله که ساده نه خاله دې رو په دې نت کې صحیح شو یار ډېر ملګري په ټول ملګري انتظار کوي د کال ته زه ډېر بخښنه ستاسو نه غواړم ځکه ملګري ډېر زیات په لاین دي
او زه کوشش کوم چې هر ملګری ځان سره همرو. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانه څنګه یې سید تی خدي ټیک ټاک خیرونه دي. د کم ځای یاره تا ډیر انتظار وکړو ډیر ملګری نور هم انتظار کوي زر زر راته وای د کم ځای او پیغام بس لري زړګیا ملکان د درګې نه پلاینې درګې لاین یم اوسېږم په درګې کې. او اوس په کم ځای دا وخت و سعودي عرب ریاض کې خیره ښه اختر دې څنګه دی وروره د اختر شپه د مسافرۍ او د کنټینرو نه بهر ولاړې؟ الحمدلله بس خوبونه دي کوه اختر خو په مسافرۍ کې نشته. ښه لاک ډاون وغیره هم روان دي تکلیفات وغیره خو برته ښه کافي. لاک ډاون خو نن تقریبا 4 ورځې ولګه او 24 غنټې نو مشکله خو ډېره زیاته ده دلته. الله دې ته آسان کیسه پیغام په اخر کې راته راکړه نور ملګري په لاین دي چې هغه واخلم. ښه بس پیغام مې دا او بس تا سره مې صرف خبرې کول غواړې. ډېره مهرباني. ډېره مننه ګرانه وروره الله دې خوشحاله کړه. او زموږ سره بل ورور دی شیر رحمان سواتي صاحب السلام علیکم ورحمت الله. شیر رحمان بھائی आवाज زرزی تاسو زما خا دا اوس راجا پاکستانی یا خدایا پاک راجا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم راجا صاحب ته سلوټ وګورا دا مایک تی میوټ ته مایک تی کولاو کا پهلا څنګه چل دی خی برابرې رو خی سید خدي د کم ځای نه پلانې یاره بونیر یم او ملیشیا کې کیل سی سی اختر دی مبارک شه. استاد مبارک شي ډېر مننه. غټ ارمان مې فضلت چې تاسو دربم پنه نه شو. الله دې خوشاله کړه. خطرات لک خپخ ښکارېدا ول یاره د سعودي ولا ټول غوجاله او د ملیشیا ولا تلک به سره ښکاري. بس ټوله پم لیتنې پاکستان ته کې आवाज نه سیوروما کې هیڅ حکم نشته. مازغه ودی دمې مړه سړیا خلاره کې او کنه بس الله پاک ته خوشاله ساته او مونږ دا وې تاسو سر ملاقات ډېر ضروری ده ان شاء الله. ژوند د خپل نو څنګه چلې درمنډه کوم ملیشیا ته یو جازم خو ولاله مونږ به درمنډه کو او بونیر کې د کم ځای یاره خاص ترې سواړې بازار سواړې ته موږ بل واستریو په سواړې کې ورګه د خپل ځګی دا کلی خپل نه مو یاره موږ به کې هغه کوی مستو سواړې ير شورانه ښه زه چینه برکلی یم خال دې به کوم چینه و سونیګرام خاخه سونیګرام ته مونږ ته بس یو ځای ده ګوره هلته کې ما د یو ماشوم سره ویډیو کړی د الهام نومې دی هغه ویډیو وزو شیر کوم د بنیر والا ډېر ملګری دی پکې څه پیغام لري راجا سے پاږي بس یو پیغام خدا دې مسافر او لاک ډاون دی بار ته موزه راوځه او بیا خوا دې خواشینو بیا مونږ خپل الزام په حکومت لګو او مونږ په خپل پرچم سره ډېر مینه کو نو خپل ملک ما بدنامه وای په خپل ځای کې نه چې حکومت سوي او حکومت قانون پالو کا واقعي چې راجا پاکستانی یې ښه زنده‌باد الله دې ګل گلزار ساته ډېر مننه ګوره د رور سونه خولي خبرو کړ چې موږ د خپل وطن سره مینه کوو موږ د خپل وطن سره محبت کوو نو که لګ ډېر سختي خیر سختي برداشت کوي یو قسم ولیدو د القاسم دی او زما پیلنې کپیل د القاسم ورګه خدای رضان سره راخلو ډېر ظالمانان کپیلانی و د القاسم اوري رور السلام علیکم فاروق بھائی. السلام علیکم طاهر خان لا څنګه راول خی برابرې وعلیکم السلام خو لکه ساشناش نه را باندې لګي چرته ملي دلې اوس یو ویډیو د مخکې زما شیر کړو کمپنۍ کې کسان غکړو سو پیری انلاین شوی خو ویډیو کټ کیږي ها فاروق بھائی دا راته وځي په القاسم کې پاتې کیږي القاسم کې ورور اواز دغه اختر په لاک ډاون کې اوري تعالی خو بیرس کا کړی دغه ځکه د کپیلانو یو زما وړم به کپیل دغه ځکه وکړه او قصره ته کوم اورخه د عملګری به تم له خوندونه واخلي زما چې پیله وې زه وکړم نو کپیل زما د القاسمو
نو القاسم کپیل ته سو یار چې زه جدین لاړم کنه څنګه د گاډي نو کوشم نو ولته کې دا بدوان ډیر زیات سیوا دي کنه بدوان کله مرګري پاره نه پوهیږي بدوا غي سړی ته وای چې پکلی کې پاتې کی زه د گاډي نه را کوشم هر نو ماته وای چې من فين جا او چې کوم ځای راغلی من جده یو خلک ډیر زیات خوشاله شو چې جدي سړی راغلی یاره کپیل مې راته ویلو چې یاره وکال دوه برا سره کار وکي او بیا به د تنزل فری درکم کنه د څه سره اتفاق شوی بیا زما په کپنای کې کار ولګي دوه مونږ په یو گاډي کې تلو کپیل زما گاډي ولې دوه زما د مشرور گاډي ناغه وی چیرې کو ته غټ سیټه په جده کې ته ډېر غټ کار کې نو ما دې میجو سره تنزل لاګه چې د کپنای د وسم نو یاره حق نوم د خدای دې کتل درکم وای 8000 ریال براکي نو اله به تنزل درکم یاره ورا نو هغه سړی ته مې ډېر مینه ته کو صبر مو ته کو شپږ ورځې مو ته انتظار مو کو سړی نه منل نو چې پیسې مو لور کړې نو بیا مو ته ما چې مې دا پیسې خو مې درکړې خو ذاتی دی کو او مې د قیامت پروز به دی ګورې زما بلاس استا به ګریوان هغه ما ته په جواب کې وی وای چې ستاله زما ګریوان تر رسو زه به خدای لړي جهنم ته ګل کړم دا دي مسلمانان دي القاسم طاهر خان بھائی بس دا حقیقت خبره ده اصل کې د دې خلکو لکه مسافرین راکړ بار ته نه دي تل او لکه ځینې خلک دي چې بالکل سخت یا په طایب کې لکه زه خلکو په کانو وشته مزه په طایب کې بادشاہ مې کنه ګورم په هر ځکه موږ اکثر منټالیټي دا جوړ شي سوچ دا جوړ شي ټول خلک خراب دي نه دا دیندار خلک ملي دي دون خلک مې مالي دي کنه په هر زوم به کوڅه کې وګوره په هر کوڅه کې تاسو وګورئ په هر محله کې وګورئ په هر کلی کې وګورئ په هر ملک کې وګورئ خراب په هر ملک په هر ځکه نو د یو خراب وځي نو ته پورا قوم یا پورا ملک نشي خرابوله یاد ساتئ دا خبره د ملګری دنه مخ یو پیره خبرو کړه زموږ سره چې په دې کال باندې راغلی چې ګوره مونږ یو کس پاکستانی حکومت نه منو په باندې پورا وطن بدناميږي پاسپورت زموږ سره کنه خو مونږ چلتا پیرتا پاسپورت یو په پردي وطن کې کوم ګرځو کنه زمونږ لباس د پاکستان پاسپورت دی ٹھیک ده کنه جی نو یار سړی د سکارو نشي د حرکت نشي چې څوک د تباربای کې داونو جهاز الپاکستانی کنه ستاسو د خپل وطن سفیر دغلطه حکومت خو یو سفیر لګلی کنه په امبیسي کې نه چې الله دې خوشاله کې ځان نه سړیږي یوم خو مونږ د خپل وطن سفیران یو ښا فاروق بھائی سم میسج په اخر کې لري یو میسج را تراکه نور ملګری په لاین دي خاص بس میسج خو زمادار طاهر بھائی چې لکه ټولو مرګرو ته خاص کر د مسافرو لپاره تاسو आवाज چوتوي او هر ټیم لکه په دې خوشحالي په موقع کې تاسو مسافر چې کم دی نه راوي نو زما طرف نه دا میسج د دوبۍ او سعودي عرب کې چې کم مسافر لګدل ته پساو دي لدې لپاره هو تاسو وینا کړم دا لکه ویډیوګانې مم کړلې خاص کر په دوبۍ کې زموږ مرګره دغه مت وي ته طاهر ته مخ کال کې وای زما بارا کې وته سنه ظاهر شاه تنوم ده او دا یو سریلانکا په رومټ د زبر بوک کمپنۍ کې دغه ما سلمان په کې کار کوم نو ده لګیا ر چکن پخای زنګ اختر ده کچن کې لګیا ده د رسمه سي درته السلام علیکم brother how are you Fine. How are you? I'm good, buddy. How are you? Eid Mubarak. How are you? I'm okay. Everything's okay. I was going on. No, it's great. Alhamdulillah. I love Sri Lanka, and especially I love Sangakkara, Rana Tunga. I love them. I love cricket, Sri Lankan cricket. Are you in Pakistan or? Pakistan? Yeah, Pakistan. This is What do you think of me? You think I'm from Sri Lanka? How is Mr. Imran Khan? Is okay? Imran Khan is fully complete. He's enjoying in Banigala and mashallah he's doing great for Pakistan. Good person. I know very well. Tell me about Sangakkara. How is Sangakkara? Do you know him? He's like a political man. He's doing good things in Sri Lanka. He's doing... I really like the way he bet and he was my superhero when he was in cricket. So I really admire them and special thanks to you and Eid Mubarak to all the Sri Lankan brothers and sisters who were there. ډېر مهرباني طاهر بھائی ډېر مهرباني زه خدای سری لنکي ملګری سره دې مې لا کو ډېر مننه کړه نور ملګری زموږ سره پلاین دي د امیر سي مې ډېر ستړی کوخه نواب نامه د نواب ته لګو خنده کنه ځه نواب بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب څنګه څنګه لاله مخې جوړه ستړی میکړې کنه په انتظارو لك صبر وكذا لكان لك غلي كما سهل غير واي خزر لكان غلي كذا ده كم زكي امير صاحب
طاهر باید ترکیه کې بس هلکان دي بس اختر شپه ده نو خامخا دومره خو هلکان په کوم ځای کې په ترکی کې ترکیه کې ولا نو ترک والا خو پاکستان په سر راغسې دی ارتغرل ډرامې چې کوم دی په پاکستان کې ور لګولې هر سړی ارتغرل او باس مې او دغه شیزونه ګوري بس موږ هم په همدې باندې اوښتي یو ښه نه ترکی زما ډېره خوښه ده یاره ما څو پېرې ټرای وکړه خو وروره ستړی مه شي هلکه تاسو راته ډېر خوشحاله ښکارئ ترکي والا ښه والا خامخا موږ افغانستان سره تعلق ساتو خو بس د پښتنو که نور دي که هر څوک دي بس موږ یوازې د پښتنو مینوال یو وایي زمونږ د زړه سرونه یې زمونږ د سر تاجونه یې چې کلمه وایي که نه لا اله الا الله محمد رسول الله بارډر ماډر بیا زما دپاره فرق نه ساتي که د هندوستاني که د افغانستاني او که د انګلستاني خو چې یو کلمه وایي که نه دا زما رور دی د خیره موږ ډېر خوشحالېږو او ستاسو افغانیان وروڼه دلته زموږ سره ډېر زیات دي زما سره ډېر ملاقاتونه کېږي ډېر مینه ناک خلک دی ډېر خواږه خلک دي څه پیغام لرئ د زړه سره په اختر کې زیاته مننه بس نظر د ستایلو د ښه نظر د پیغام یې دا ده بس دغه تفرقه باید سړی پرېږدي دا پاکستان ده او د افغانستان ده دیزې پښتون ده دغه پښتون ده باید امیر صاحبو هلکه واوره که نه دا چې دا کوم لګیا دی چې د افغانستان دی او پاکستان دی که نه دا وزګار دي په لاره کښېنه دا د مینې محبت کم سړی پوهېږي که ده هغه وایي بهی دا ټوله دنیا زمونږ ده باډر پکې چا رایستی ته ما ته په قرآن شریف کې وښایه باډر الله رایستی دي نشته دی الله اوه ځمکې اوه اسمانونه پیدا کړي دي او د مؤمن دپاره الله تعالی پوره دنیا پیدا کړي نو خپل عمل چې سړی ټیکي بس ټوله دنیا زمونږ ده ښه دوه خبره شیرزمان خان سره مو که کوچی ده شیرزمان به ستړی مه شئ خیر اوسې ته ستړی مه شې ښه یې جوړې ښه رنګه یې ښه جوړې طبیعت ښه ده والله مې د نظر کې افغانستان کې د کومې کلي یې والله افغانستان کې د کابل یم و د کابل جانې کابل جان یم څنګه چې لسه مونږ ته دعوت ماوت کابل جان ته نه راکړي چې درشو ولې نه الله دې کابل جان افغانستان سره زمونږ د وطنه د امن ګهواري کړي او مړه چې دا باډر ماډر دي تر اوسه که نه دلته په خپل ګاډي باندې چابي ته وم او چې د ماښامې دا چې مې په دې کابل کې سوسري او په جلال آباد کې بیا کاوس کم او واپس پېښور ته شپې ته راځم نو مزې به نه د مزو وطن د خامخا او دا بل هم پیغام درته لري دا وړوکی ماشومې نه وایي ستړی مه شې وایي بچوډیا دا تو چا ته غلطه بوتلې غږېږ ورسره خیر لاس ورته وخوځو صحیح ده وایي امیر صاحب دا چا بوتلې دا خو ظلم کړی د دوی سره دا خو موږ سره راغلی که نه مړه امیر صاحب خدای ته وګوره خو واړه خو به دې کور کې پرېږدو نو تا څه کول چې تا د وبوتله مړه طاهر خان به یې پلار ترې ښه خاطره نه درلوده در سره بوځي شیطان ده امیر صاحب ډېره مزه یې وکړه ستا سره ګپ شپ یاره ښه نور ملګري په انتظار دي ځان سره نور ملګري اخلو زما غورې اواز هم کېناستو ښه نو زه به د نه اجازت هم اخلم خو ډېره مزه یې راله کړې ده او ځکه سبا پاڅېدم دي ښه ډېره مننه زړه سره دا د ګران افغانستان ډېر ښکلي او درانه ملګري یو بل ملګری مې ولید دوه چتې کټ ته لاندې ناست دی ښه وایي ما انتظار کې دقه دی احسان بھائی ستړی مه شئ السلام علیکم طاهر خان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مړه چې دې کټ ته مې د لوګه ته نه ما ته پته چې د سعودي عرب دبي مسافر به دا کوم ځای کې یا طاهر بھائی سو کو بس اختر دی او کې وتی یو مسافری ده کنه سو کو څنګه یې خی مړه مزید تاسو دې د الله بندا د پکور کې ټینشن دی واړه بدیم تنګي پلان کې شی راوړه پلان کې راوړه تاش ټینشن مشکلات دي د خدای لاګ شکر بس غوګونه دي په آرام دي سړیا نو طاهر بھائی خدي خدا کور والا سلام غم دې کنه دلته کې وتی یو بس لاک ډاون دی جو پراته یو نو دا ځکه خدا کټ دې کنه د ګلاس شو احسان وي غم هم نشته او قلاره کینه بس د میاشتې پیسې رولې کړه دوه غم لري شي خاص ځان ټینشن منشن مګورئ خمسې کوي زه خو یم چې ګورې په د خپل ځان ډیر زیات خیال ساته اوري کور والا خپ زور کې دي خپ مزه کې دي خپ لاره کې نو شکر الحمدلله بالکل تاسو خیر کور کې خیر دی ورونه بایگان خیر مور او پلار والله بس پتا سو ژوندۍ وروره ساز به دعاګان او ساز به سخت ژوندۍ کنه اصل کې دلته ګران شي ډیره ګران شي خدا تاسو دغه کې سخت تروي نو موږ دلته په سکون یو خوشاله یو بالکل او بس الله خو ساتي د خیر یاره بس مونږ هم سو پیغام راغلی او مونږ یاره د ام بي سي ته زو سیلاج هم نه راوځي زو دا راته وایي په کوم ځای کې پاتې کېږي او د ام بي سي سره صورتحال دی دا سره شریک په کوم ځای کې او څه مشکلات دي د ام بي سي
د عمان کې پاتې کیږو، عمان مسقط کې. او څه مشکلات دي خو دې ټکي دا نه چې مشکلات دا دي چې د 3 کسانو په خپله د ګیټو بیمار یم، د بریکوټ یم، د ګیټو بیمار یم. په دې روژه کې راته هم ډېر تکلیف راغلی، خو بس د الله نه په دې لږ شکر وباسي چې روژې هم ختمې کړي او په خیر وم نیولې ده خیره. بس ډېره غټه خبرداري چې لاړ شو د هغې کې دي 3 کسان چې دي، هغه 3 کسان چې دي هغه پښتانه دي، زمونږ پاکستاني دي، پنجابیان نه دي. پنجابیان هم دي او پښتانه دي چې لاړ شو په پښتو کې سره که د پنجابیانو سره په اردو کې نه شو، په دغه کې نه شو ویلو، په عربۍ کې نه شو ویلو د عربیانو سره، خو د هغوی سره په پښتو کې ووایو مونږ یې وروره دا کاغذونه واخلئ تاسو مونږ ولېږئ. نور خلک لیږي څه دی خیال یې دغه 50 ریالو دی خیال یې دغه 10 ریاله چې واخلي د نه کمیشن ستا کار کوي خو چې ته پیسې نه ورکوې غریب وایي تباه دی. نو څه وکړو ځان یې داسې اریان کړي یو چې 4-5 پیپر یې 4-5 ملګرو ویوړي. و اخر دا چې نور خو الله دې مهربانه شي چې په دې 29 تاریخ د حالات څټ شي او لا شو بجړا شو ورته ضرورت یو خبرو کوم اصل کې مسله دي څه ده کنه پښتو کې شعر د زوی په خپل ویډیوز کې بار بار وایم سبا احساس د بل د اوخ کوکړي چا چې په عمر کې نه وي دا پتا ځم امتحان دی او ان شاء الله الله په واسه سیستم ټیکي خپل کوشش وکاو او د الله نه امید دي چې دا سیستم ټیکي ګرانه په اخر کې څه پیغام لري د اختر د پاره د کلی د پاره د شریکول شي را سره بس الله دې په خیر دا کلم خکې د خیر او اختر دې ټول له خوشحالي باندې کې هر سړی دې ماشاءالله کله خو کې څنګه مرګ راغلی د سر سلام وکړه. السلام علیکم طاهر خان لالا. وعلیکم السلام ورحمت الله. ګران ورو څنګه یې سید خلک ډېر د اختر مبارک شه. تاسو دې سبانه له په اډوانس کې مبارک شوي پاسمانه مختلف خدای په ویډیو کال لا کړل یو پاسمان دې خدای په انټرنیټ کې درکړم او څنګه لیکه برابر یې ټیک ټاک والله شکر دی الحمدلله. اختر شپه وا ما جره د خپل رون سر سړی لکین او لګب شپو لګي یار بس تاسو له الله ډیره ژوندۍ درکې چې لا دونه د غریبانو په دې په دغه کې ورپسې شوی زنګ په دې ډیره ګډې خو سبا وایو ګوره ګیله نه دی یاد ساتم ګیله همیشه سړی د خپل سړی نه کوي وسی سړی نه پیژنې کنه مړ وای په پتندره ولی زه په دې خوشاله کې چې زمانه یو ملګری ګیله کوي نو ګیله د خپل سړی نه کیږي دا زمانه بار ډیره غټه خبره ده چې یو کس ما خپل غني ما نږدې غني هغه زمانه ګیله کوي سازو ګیله په سر ستر ګورو او زه د ګیله نه مخکې ځانه بخنه کوم ځکه اکثر دې سیس وی کنه ما د ډیره ګیله د سره عزیز تاسو سره شریک کوم ما یاره تا ته مونږ میسج کو جواب نه درکې زه غواړم چې خدای پاک دا څونه پلیټ فارم چې زموږ ملګری دا چرته یو ځګی تر اغون شو په یو غټ سکرین دوه زو خپل میسجز وکم تاسو یقین وکړئ چې د ورځې کم از کم ایوریج میسجز موږ د ایمیلز په پیج باندې ټویټر انسټا واتس اپ 15-16 میسجز راځي او زه خپل ټیم ولا ته پوره وایم چې رسونه د نکیږي جواب ورکوي د چا څه مشکلات هغه اوري هغه ته ګوري خو لکه پوسیبل نه وي 15-16 کسان د پاره میسجز د پاره چې یو دوه کسان هغه نشي هندل کولای خو انسان به خپل پیغام راتول را ملګری ډیر ګوري یو خپل د مینې محبت پیغام ولر بیا په بل ملګری پلان اخلم د پیغام خدا دې کنه چې ټول مسافرو ته نن سبا مشکلات ډیر زیات دي موږ ته مشکلات یو دا دي چې د امبیسي له طرفه مشکلات ډیر زیات دي چې سو پیرې مې وړه فارمونه جمع کړل یو پیره خو لاړو یو ګیټ لګولې دی په دې پار د امبیسي نه مخې ته ګیټ ته پاکي اکس یو راخاره کیږي خبرې کوي دنه څوک نه پرې لکه دسی لکه په جیل کې چې ورشه د جیلی سره ملاقات لکه په 70 به کنه په 70 به چهره به نه خینه به سره ملاويږي په 70 بني یو ورځ مونږ لاړو پارمونم جمع کول نو ګیټ راته نه کورو یو لیډیز راغلی و د پنجابي و هغه وی ګیټ مات کړي و ګیټ مات کړي بس لکه کار ستې جوړیږي لکه دوی تم دغه جوړای نور ته نه جوړي نو مونږ په زور باندې ورننه او خو بیا الته چا په تمیز باندې خبر دومره لکه چې دومره دلته خلک ناسي لکه په دغه باندې دوی له تنخواګانې ورکوي لکه پیسې ولا ورکوي زنګ په سر د مسافرو په سر ولا ورکوي چې دوی ته ناستي یقین په خدای وکړه چې نه پکې ریسپیکټ شته نه پکې د خبرې تمیز شته دومره خبرې به درته وکړي چې سړی په خپل ورتلو باندې ستومانه کړي خازو په دې کې سا یو خبره کوم دا ما خپل تجربه کړې ګوره حکومت د یو کس ګوري چې غټ تعلیم یافته چرته بریګیډیر پاتې شوی چرته یو غټه بلا پاتې شوی دغه نه امبیسډر جوړي
یاره زه خو زما خو د سیاست میاسه سر نه لګي کنه خو کله دا زړه مې وای که خدای پاک صرف د دې مسافر اختیار راکو کنه زه به هغه سړی امبیسیډر دغلته کې چې چا دغه کار کړي د بلاکو مزدوري کړي چا کندې کپري په مسافرۍ کې کنه زه به هغه سړی امبیسیډر جوړم دا هغې وجه دا ده کنه چې دغه سړي د مسافر ژوند تیر کړی هغه خپله سخته تیره کړې ده هغه د مسافر د سخته پته ده اوس چې کوم امبیسیډر جوړېږي کنه خو بالکل تعلیمونه یې کړي یو بل مقام ته رسېدلي خو هغه سړي په ژوند کې مسافري نه کړي هغه ته د بچي د جدایۍ د درد پته نشته دی هغه د مور پلار د جدایۍ د درد هغه پته نشته دی ټیک شو په تیاره د یو ځای نه لاړ شي په تیاره یو ځای کینې هغه ته خپل جاب ښکاري ګوره د دې تعلیم نه زیات کوم څه چې ضروري دی د امبیسیډر دپاره کوم چې ما ته ښکاري هغه احساس دی چېرې ما ته دا مسافر بهر ولاړ دی دا مسافر دلته راغلی مزدورۍ له د دوی شاته بچي دي د دوی کور واله دي که دی دلته راغلی دوی به څه مشکل یا به د دوی د پاسپورټ مشکل یا به د دوی د کپین مشکل نو کم از کم که تو کار نشې کولی که نه حوصله خو وله ورکوله وروځه یا د ځان خواته راوله دا ستا ډیوټي ټایمینګ دی په ښه خبره باندې د چا خوله نه ماتېږي د یو مسافر سړي به زړه ازارو شي نو چې ته وایې چې یاره ما ته کړکۍ کولاوی بندی او په بدتمیزتوب سره خبرې کوي نو هغه ولې کوي د زړه سره هغه تعلیم کړی دی هغه په تعلیم کې هغه احساس د هغه سره نشته دی ما ورته یو پیره مې ورته وویم ګوره زما خبره واورم زه تا ته دا وایم چې موږ تاله په مخه فارمونه درکوو موږ له د هغې څه ریپلی خو موږ له راکړې که نه چې او یا کېږي یا نه کېږي موږ په انتظار باندې یو نو د هغې څه دغه نشته ما ته وایي چې دماغ مه خرابوه او زموږ روژه ده نو مخکې دا روژه وه ستا ته دننه په ایسي کې ناستې ستا روژه ده زه بهر غرمو ته نه ولاړ یم تک سره غرمه دي او تاسو ته پته ده چې د بهر ملکونو غرمه خو بیا داسې غرمه چې خلک سیزي مې زه بهر غرمو ته ولاړ یم ستا سره زموږ احساس نشته ته ما ته دننه نه وایې چې زما روژه ده مې ولې زه به زما بوزه ده زه بوزۍ ته ولاړ یم دلته بهر بس دا کم نصیبي د زړه سره الله مدد وکړه الله مدد وکړه زموږ کوشش دا دی چې ستاسو اواز ورسو او یاد ساته الله تعالی سخت تکلیفات چې کوم دی به الله تاسو له اجر درکوي ګورې یاد ساته دا بې ځایه نه ځي که په دې دنیا کې تاسو سخت تکلیف میلاوي که نه دا چېرته بې ځایه نه ځي د دې به تاسو له الله تعالی پوره بدل باغ جان کې درکوي ګران روډ ډېر ملګري په لاین دي او یاره زه ستړی شوم بس یوه خبره ده که نور څه نه کېږي که نه خو زموږ د دې عمان چې کومه د امبیسي ده نو دې لازم صدقه وکړئ چېرته مخکې چاته خبره وکړئ څه وکړئ چې دې لازم څه غم وکړي خامخا لکه دلته د دنیا شي پښتانه دي څوک د چا خبره نه اوري دومره بدتمیزي د خلکو سره کوي چې موږ ته ویډیو هم کړي دي هر سم دې کړي دي خو لکه بیا هم هغه پوسټ نه کړل هغه ویډیو موږ یې دونه لکه سبا دونه ویډیو پوسټ کوو که نه د عمان امبیسي بالکل دا خبره لایو هم دا ریکارډ کېږي هم مشران به هم واوري الله دې وکړي چې ستاسو مشکلات حل شي د زړه سره زه به پرسنلي هم انشاءالله د دې باره کې میسج وکړم ملګري دي او چې څه به کې کېده نو ضرور به سره کوي ډېره مننه وروره ایډوانس هم ډېر اختر مبارک شي ښه دا د عمان ملګري به زه خو ستړی شوم که ستاسو اجازه دي او خفه کېږئ نه ما له راغلي هندوانه تږی شوم نو که ستاسو خوښ زه به یو بر وخورم او تاسو راولم په کال باندې ګپ لګوو یو نیمه ګنټه نور ګپ لګوو صحیح ده ښه دا ملګري ډېر وخت شاه حسین بھائی السلام علیکم السلام علیکم شاه حسین بھائی ستړی مه شئ ستړی یاره وعلیکم السلام طاهر بلال څنګه الله جی خیر دی والله الحمدلله ته خو راته ستړی ښکاري یاره دا ولې یاره طاهر بھائی ډیوټي م کړو خوب هم سپین نه کړی که نن د دې وجې نه بس مری مې هم لکه خراب دی تاسو څنګه ښه والله ښه یم خو په څه ډیوټي دې کړې ده یاره دا خو لاکډاون نه دی سر مونږ خو د دې ټیلیکام کار کوو دا خو د سره نه ودرېږي دا څونه لاکډاون چې وچلېد نو مونږ چوټي نه ده کړې ټولو روژه هم کار وکړو او د اختر شپه دې څنګه تېرېږي څه میسج لرئ پیغام لرئ میسج خو مې دا دی ټولو خپل مسافرو ته او ټولو ته مې د اختر مبارکي په ایډوانس کې او پاکستان والته استاد سره مې بس خبرو ډېر زیات انتظار مې هم درته وکړو ما چې یاره د دوی سره خبرې وشي او بس په مسافرۍ کې بس الله دې چې څوک مسافر چلتي الله دې ښاد او آباد ساتي ډېره مننه شاه حسین بھائی ډېره مننه جزاک الله خیر ښه زموږ سره یو دوه ملګري هم دي خو به یې زه ګوره ستړی شوم ښه نو لږ په تسلی به هم ګپ لګوو تاسو خفه نه شئ او که نه چېرته ګیله میله را نیونه کوي د خدای تعالی نیک بخت مړه ګیله کوئ خیر د ګیله خلک د خپل نه کوي فیصل وایي السلام علیکم ورحمت الله څنګه حال دی ښه اختر اډوانس مبارک وروره ستا دې مبارک شي دا راته وایه د کومې علاقې نه پلی نه یاره زه سعودي عرب نه د ریاض ښار او پاکستان کې د کوم ځای کې د ضلع مومند د مومندو یخته دې څنګه دی د اختر شپه د مسافري ده رښتیا به وایي ولا چې اختر خو م پیل اختر دی او چې باروتي هلکان ناستو هلکان دلته تروپ ته ناست دي موږ سره موبایل لاس سره
چې هم کته تاسو په لایو رالی پوه شو دینه مخکې مې ستا او ضمیر خان یو ویډیو وه ناوخته تقریبا تا ویل 11:30 بجې ضمیر خان راغلی هغه زړه ویډیو وه نو هلکان ناستې تاش ته پوه شو نو ما هغه ویډیو کته چې اوس نو کته تاسو لایو رالی مړه وای تاش ماش به کوئ استغفار کوئ د خدای تعالی نیک بخت تاسو تاش ته کار ویلې استغفار وکړئ خدای د حالات له ښه کوي ولا چې بس ناستې یار ډېر کسان دي پوه شو ډېر لکه دغه کوي نو تاسو چې ما کله سې کړئ ما لا ډېر انتظار مې وکړو راتلی چېرته پوه شو لکه ناس انتظار خو زه اخیرا خدای پاک ملاقات وکړو زه سخت خوشحاله شوم چې تاسو سره زما ملاقات وشو پوه شوې وروره زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده زما ستاسو سره ملاقات وشي تاسو بیا هم ما په سکرین کله ناکله وینئ زه اکثر د ملګرو ته یم اکثر ما سره ملاو شي ډېر خوشحاله شو چې ته مو لیدئ زه ته یم زه ډېر خوشحاله شوم د هغې وجه دا ده چې تاسو بیا هم ما په سکرین خو وینئ پیژنئ مې نو چې تاسو داسې وینم زه ډېر زیات خوشحالېږم پیغام څه لري یاره د مینې محبت د اختر باره کې څه پیغام لري نو پیغام خو لکه زه یو خو لکه دلته چې کوم دي زه الحمدلله مونږ خو اوس راغلي که نه چې دلته کوم مسافر دي او کوم په بد حال دی پوه شوې که نه او کوم پلانټونه دغه چې کوم بند دي او نو هغې له دا په کزه زه خو اوس نوی راغلی یم زه به ځان خبره نه کوم ځکه چې تقریبا ما 6 میاشتې وشوې چې راغلی یم نو زه به د نورو مسافرو باره کې خبرې وکړم چې امبیسۍ ته چې کوم دی لکه دا دغه دی تاسو دا کوم دلته مسافر کم پساو شوي دي یقین وکړئ دا زه چې راغلی یم ځکه زه به خپله خبره نه کوم لکه دا لکډاون دی همداسې لکډاون دی پوه شو خو ما مونږ خو هسې نه ځو راغلي پراته به یو تر څو پورې ژوند خو چې دا نور کوم مسافر دي زموږ وروڼه دي که نه نو چې دوی دپاره څه وشي نو دا غټه خبره ده طاهر لالا تا پیغام ورسېدو ګرانه دا دوه ملګري سره نور په لاین دي الله دې ګلې ګلزار ساته فیصل بھائی عاطف خان هوتی شارجه ستړی مشې وروره ماشاءالله د نظره مشې او دواړه داسې دواړه خو راته یاد نږدې ملګري ښکاره یاره ټول زامن یې اوس رښتیا رښتیا وایي وعلیکم السلام کلیواله یو جی کلیواله یو مردان یو او شارجه کې مسافر نه نو چې کلیواله نو ملګري نه دواړه یو داسې سرونه هم د یو بل سره جنګولي دي د الله بنده ده خو دونه مینه محبت ډېر زیات انتظار مو کو جی دا 3 موبایلونه دغه وه دې نه چې کوم دې سټوډیو کې رالو نو ډېر زیات انتظار مو وای زار ډېر بخښنه اصل کې ملګري نور خواږه ملګري دي ټول کنه اختر څنګه دی سبا اختر دی یاره ماشاءالله اختر خو سبا اختر دی د مسافرۍ اختر دی جی خو بس دعاګانې به تاسو هم کوئ عموما هم دلته کوو نو دلته څه اختر دي خو ښه دی شکر دی بس لکه پرېږده زه اوس وتمه که نه ګور دا مسافر اکثر ګیله کوي زموږ به څه اخته دي زه چې اوس وتمه د ماسخوتن مازدیګر بعد واوره ښه خبرې اورئ که نه لږ د لړخه کومه وایي مټۍ به ورسره راوړئ چرګان به ورسره سپین کړي راوړئ سپین کړي که نه مخکې خو به دا ادیګانې به ډېرې تکړې وي نو بس چرګ به دې ولا ژوندی راوړو په خپله به یې لال هم کړی به یې درته سپین هم کړی نو نن سبا خو هغه ادیګانې نشته تکړه ښځې نشته نو وایي به یې سپین کړی تیار چیز که نه لا هوټلې بندې نه کنه روغ پوخې د باندې راوړو نو دغه شیزونه به غمه یې زاله به چرته بخلي کوي مزه کوي سړیا موږ بدل دا خبر کیو خبر برابر مزه کیو دا سرونه چې دی ول سر جنګولي خبر سوري ښه ماشاءالله دا ګټول لکان یو د کړه بغسوک نشته دی یو مشر ځان سره ساتي د مشر یو ځان سره ساتي چې خو خپل درس ته کوي او خپل زده کړه ته کوي ښه مشر ځان سره ساتي ګوري نه دا د شته مشر خو دغه دی واده نه دی کړی او زه ورته یو خبره هغه نه منم چې مشر دی چې واده نه دی کړی د سخت نه دی خبره مشر هم د خبرې کول غواړي خبره وسره کومه تاسو له ګولو پر افام سو الګا دا ټول پتاش مې وعلیکم السلام دا خو د الکانو زیاتی کو تا ته مشر وې ما ته ته مشر نه خارې ته غره دونه کشر خارې وروه دله کړي دله مشریا عزیز مشریا روره خیس یادونه کدي خیر دې چې تاسو دا وغه نه ته میچ راغلی مونږ ډېر ټراین وکړو ملو سره نه شو یارو دا زم کور کله دی خدای دا جازونه کولاو کی بیا بدرځو ان شاء الله ښا ان شاء الله ادي څنګه معلوم کړی یا دیوی تیار دې ته مې چې څه مرګي وي مونږ ته څه پته نو هغه سړی راړولې زستاو د خپل خوریم نه مو دا خو الله تعالی زما خوش نصیبو چې ماره دی وړو سره سره مې کپو لګو یار دا زما د پر ډیره خوشاله خبره ډیره مننه اورګه مرګ سبل مې دا اورګه راولې مونږ به ته انفانه خورو راولې اورې زموږ هم سکار نشي ستاره پوری وسره
راشه له کیمرا راشه ته وې دا تاسو غټ پینم نو وستو زموږ د پاکستان پوزه د خدای د غر کراشه دا سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مشر څنګه یې جوړې؟ یار دې صحت دې خره برابرې. په دې جب کې دې سي خو دې دی وي ورو چا سره په موبایل لګیاوي نه بارا سالن نه په خو مړه سالن نه په خو هغه ته دې غانې لګیا سدي باندې کړې دي مشره بس لګیو دا صاحب په خو یارا شارجه کې څوک صاحب په خې مسلمان ما ته پته نه دا شارجه کې خبره چا بلډینګ سره دلې وایي کې لکس سره دلې هغه وایي نه پیژنه ما دا ته پیژنه ما سړیا نه پرښتا سوي دی ضرور سوي دی او کنه ګور ورته نه دا د کپنۍ جنون رنگ دی او ته په الزام لګی چې دا سوي دی دا جنون رنگ دی الله ولا ور کړی دی خط ولې ښکاری اوریجنل رنگ دا دی اوریجنل رنگ دا دی ګور شاته کلر دا دی اوریجنل زه پیژنه ما السلام علیکم ته خو دې پیژنه زه عبدالرحمن وره دا کوم عبدالرحمن یار وره دا مردان والا محمد انجان پیژنه چې خو والا انسان فيدي كان عبد الرحمن او ورورا او ساده د پاره نو الله قسم دې کنه نور پیژنم ما چې ته خوشاله شې نه عبد الرحمن خزان نور ملګری په لاین دي ګرانا نور ملګری په لاین دي ټول ډېر سلامونه قبول کې انتظار کوي ښا الله خوشاله کړي و ډېر خواږه ملګری و د شارجان یار زمون سره یو بڑخی دی بالله سیب مې لیدو بالله سیب دا ټیم سګي بالله سیب السلام علیکم علیکم طاهر بھائی وعلیکم السلام نو ته بلند خو دې خو راغلی وي اوس په سټریم یارډ باندې رااله طاهر بھائی درځم ان شاء الله لګو مزړه مې ډېر کې دوه په دې لایو کې مول دې مې ورې کوشش وکړ ټرای خو مې ډېر وخت نه وکړ خو بس لاست کې سټوډیو ته انټر کوم څنګه طاهر دا را تو وایي چې په کلی کې او په اسلام آباد کې دغه دې استاد आवाज لږ کم راځي استاد دا پروګرام خو ډېر خوندور پروګرام دی او ډېر مزناکي خبرې مسافر مرګرو سره او ډېر خپل دغه دی اخی دی دا پروګرام ایجنډا ډېر خسته یې خدا او همیشه هم په دې ایجنډا باندې خبرې کوي ځکه چې ځان کم مسافر مرګري کو کم تکلیف کې دي او خودي خدا کم چې دلته راغلي دي طاهر بھائی دا به تاسو ته پته دی دا کم چې کمپنیانو کې دلته کار کوي کنه نو هغه چې دلته کله د لاک ډاون مخکې یا پس راغلي دي نو دا کم چې فلایټونه بند شوي د هغې نه پس هغه کسان ټول ختم کړي دي چې په هغې کې زیات زما ملګري دي زه یې پېژنم که هغه په عمان کې دي که په سعودي کې دي که په دغه کې دي د کمپنۍ نه مکمل لکه دا یو پوینټ فتول غواړي مشرانو ته رسول غواړي چې یاره دا خو نه ده پکار یو سړی ستاسو سره مزدوري کوي اوس حالات داسې راغله وخت داسې راغی چې یاره یو سړی په مجبورۍ کې وطن ته راغی یا تاسو راولېږو یا تاسو وطن نه دغه کړو که نه چې زه خپل وطن ته لاړ شه او بیا پسې دا غځې نه تاسو ویزې هم ختمې کړې بالله بھائی دا پوینټ دې ټیک دی که نه دا پوینټ خو ستا ټیک دی خو مړه بیخ دی وځي اورئ دلته بوله الله رزق ورکوي او په تندر یې مه وله چې ویزې دې پسې ختمې کړي زما ویزه یو سعودي راله ختمه کړه وایي زر وه پاکستان ته مې خدای دې خوشحاله کړو بس رزق به مې ختم و الله تعالی سیستم د انسان جوړوي ختم شو خو مونږ ته پته راغو دا یو ډېر یو دغه کیس کې راغلی که نه ډېر ښه یو مسافر زمونږ کم ملګری چې و د مردان د طرف د هغه په دغه کې تا هغې لپاره کوشش مقصد مې د خبرې دا دی چې الله رزق ورکوي مصطفی بالله به زموږ سره لږ نت ایشو هغه لاړو ښه زموږ سره یو مشر راته ښکاره شو امرین خان عرف عمر خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران ارو سړی مشر وعلیکم السلام زړګیا اختر خان څنګه چل دی طاهر خان اختر خان مې ته وویل د ټولو نه وړاندې خو درته د ټولو نه وړاندې خو ته د واړه اختر خوشحالي مبارکي ډالۍ شه او مټایي زما په خیال خورې نو موږ له خو پکې سره کوو دي کتونکو له کنه مجره دغه د هندوانه مټایي راغلي دي د هندوانې مې راوړي دی ګرمي مې لګو شو ډیره مننه ستاسو ډېر ښکلی پروګرام دی ډېر ښکلی هوسټ او دي ډېر ملګري او دي او په ماشاءالله چې کوم ستاسو خدمات دي نو هغه موږ مسافر چې کوم دی هغه نه یرو زه اوس دا وخت فیصلیه کې یم جده کې انشاءالله کوم ځای کې چې تاسو ستومنه کوله ته خو مې د کور کلي سړی یاره د مکرونۍ د فیصلیه د فیصلیه نو مست د مسجد مهاجرین سره ناست یو دغه ترونه مجدي کله روټۍ وړې نو بس موږ د کله په نظر کې راتلې که نه او بس الله خلاص
الله دې ژوندې لره. مشره ستا اواز لږ کمزوری دی، که ستا د اواز ټیک شو که نه ستا سره ډېر ښکلی ګپ لګوم والله. اواز خو به لږ تېز شي، خیر دی. دا زما سره دلته یو کې دا شیرین زاده هم دی چې په دې بل موبایل نه حل دی که نه. دا راته ووایه څه پیغام په اخر کې راته راکړه، اواز هم سلو راځي، ستاسو پیغام به ملګري واوري. پیغام خو دا دی چې د واړه اختر خوشحالۍ دي، هر سړی خوشحالېږي چې زه دې د اختر په خوشحالو کې چې کوم دی شریک شم او یا چې کوم دی د یارانو دوستانو سره بهر ته وځم. اواز درځي طاهر صاحب؟ نو زه هغه مور و پلار ته هغه خپلو بچو ته خپلو کشرانو ته دا وایم چې نن سبا دا کم احتیاطي تدابیر چې دي اول خو د دې خیال پکار دی، بل کوم ملګرو سره چې دا ډګډګي دي موټر سایکل چې ورته موږ ویو د هغو خیال پکار دی چې د خپلو بچو باندې پوره نظر وساتي چې هسې نه چې د دې خوشحالو په دغه کې چې کم دی هغه په غم کې بدل شي، او الله دې وکړي چې زمونږ د علاقه کې زمونږ نعمل کې خوشحالۍ راشي او د اختر په خوشحالو باندې تیر شي. نو زما خو دغه میسج دی او بیا ټولو ملګرو ته دا خواست کوم ستا په د سکرین په وسادت موږ ډېر ملګري ګوري، کم ملګري چې پاکستان ته تلل غواړي یا چې کم دی د پاکستان نه دا موږ چې کم لاړ شو نو هلته کې به بیا چغې وو چې حکومت راله کار نه راکوي، بېروزګار او چې کم دی واپس وویسئ. نو واپس د راتلو خو ستاسو لار نشته. نو بیا به طاهرخان لالا په شان چې کم دی خو ایجنسي کوله کړه موږ به چولې خرڅو بیا. نو خبر ډېره ښکلې خبره دې وکړه عمر خان بهي. ما په دې نه مخکې وایي چې الله په هر حال باندې په هر کار باندې شکر ایستل پکار دي، صبر کول پکار دي او الله تعالی دې ستاسو مدد وکړي. تاسو زمونږ سرمایه والله موږ په تاسو باندې آباد یو که ستاسو دغه سخته تکلیف نه وي دلته به د خلکو والله چې د رزق به حیران شوي. خدا ستاسو د وجې نه الله تعالی لږ ډېر دلته سیسټم ښه دی. طاهرخان صاحب بالکل دا شاته جنډه چې کومه ده د دې احترام پکار دی، دې له عزت ورکول پکار دي. او زه خپل وروڼو ته وایم چې دا کم وروڼه زمونږ په ونډو باندې پیسې لګي 1000-1200، نو زه هغو ته دا ریکویسټ کوم چې دې جنډې خاطر وکړئ په بینک پیسې لګوئ چې زمونږ ملک چې کم دی ترقي وکړي. کم وروڼه اوس چې نن سبا وایي حکومت له موږ پکار دي چې موږ له جازونه راکړي، یو کس دا څومره چغې چې وایي یو کس به په بینک پیسې نه لګلي. بیا زمونږ ډېر وروڼه وایي موږ امبولنس زمونږ نه پیسې زیاتې واخیستې، نو د ستاسو په دې کلي کې په بډخیله کې د یو پی اف اداره ده او باقاعده هغه زموږ ذمہوار دي چې هغه دغه زموږ د باډۍ چې کوم لاشونه چې کوم دي دغه په امبولنس په ذریعه راوړي، ډېر دروړي هم دي. او ورسیزو ته دا یو میسج هم ورکړه چې څوک دلته ورسیز دي، سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، کم اواز دی وتخېدو مشره مکمل. اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو یاره. تاسو زما په خبره پوه شوئ چې که نه چې ما څه ووې؟ ستا په خبرو ورسېدو مشره، ښکلې خبرې دې وکړئ. الله دې وکړي چې دغه ملګري په دغه طریقو سره د خپل آلرډي ستاسو خدمات روان دي، هغه منډه ترله تاسو کوئ، که دغه طریقې اختیار شي نو نور به هم د وطن له فایده راشي. مشره نور ملګري په لاندې زړه خو مې در نه کېږي ما چې دواړه ناستو ګپ شپ هم لګو، خو دا نور ملګري به راته بیا ښکارېږي. مننه زړه سره، ډېره مننه. علم شیر بهي زموږ سره دی. یوسفزی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علم شیر یوسفزی صاحب هلو. ډېر ور د ډېر وخت نه انتظار وکړو، اوس په لاین باندې رانه ولاړو یار. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جابر بھائی څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خیر خیریت. طاهر بھائی تاسو څنګه یې؟ ښه جوړې ټیک ټاک؟ ښه یم، خو ته یې ډېر یارولې ښه تر اوسه پورې. نه طاهر بھائی داسې چل ده چې داسې کې زه په ډیوټي باندې یم که نه، او د هغې د وجې نه چې د خپله خبرې چې انسټرکشن به فالو کوې که نه، د هغې د وجې نه. نه ډېره ښه خبره ده. د کوم زموږ سره په لاین یې وروره؟ زه دوبۍ نه یم. د اواز دې راباندې ډېر خوږ خوږ ولګېدو. پاکستان کې د کوم ځای؟ زه د کوهاټ یم طاهر بھائی. د کوهاټ ډېر ښکلی، ستاسو دا ایسن ډېر مزیدار دی. ښه څه ډیوټي کې وروره؟ څه په کوم ډپارټمنټ کې، څه کار روزګار کې؟ زه سیکیورټي کې یم طاهر بھائی. د اختر شپه ده؟ بس اختر شپه ده، څه وکړو نو. زه خو روان وم طاهر بھائی په 20 تاریخ باندې ما فلایټ و، خو بس پاتې شي څه وکړو نو.
ما چې د اختر په کډي کې تیر کو خو بس مړه خو لګ په سکون د اختر تیر کې دلته بدل مشران کشران دا ټول به د تمازغه خراب کی خپ مزو باندې دغه تکین او سبب اسی کو تر موږ به مونږ هم کو تاسو به هم کوي ټیک شو تاسو بوده شي مونږ بدل ته داخله ګره تمازغه خراب کی دا پلان کې او ټینشن مانه خا مزه کوي ګوره اختر مونږ کو داسې نشته دا بس دا چې تش تکبیرونه وکیږي نو چې د جمعات مخ کې بوته مصلی واچو نور خو پاتیو الله دې اسانه کې یره څه پیغام را تراکه خپل غوند پیغام ملګری دی ګوري او زم ستړي شو مزم بیا به سهار د وخت پاسې دینو بس څه پیغام را داخلي کړه بس ما طرف نه ټول ته اختر مبارک شه روزه تراوی مبارک شه او بس دا چې دا ډیره مسله جوړ شوې ده چې خپل کور کې مطلب اوسې غنا ټول بهر وطن یا زیات چې خپل اوټینګ کوون چې دا نه در پکار کنه خپل کور کې بس ویل چې احتیاط کول لازمي دي الله دې خوشاله ساته جابر بھائی یو دوه ملګری ځان سره نو پلان اخلم بیا به ان شاء الله رخصتي ګوخه خوشاله شه ډېر مهرباني السلام علیکم خ داوود خان زموږ سره دی ورګه ښه داوود بھائی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام بچا سره جوړې عزت خدای مزيدي خیر دې شکر دې یو غنټه مې انتظار وکړو وې زار شم دنه مړ دا خو چې په سکرین کې در ټوکم او غاړه دنه واخلم خو ګرانه د نو د لپټاپ دونه اجازه راکای نه کم دی نو دا اوس مونږ نه سیده مرګي دا مې دته ټول ته ډېر سلامونه ټول مرګ ته ډېر سلامونه ماشاءالله ماشاءالله لالا تاسو څنګه خیر والله خیمه د جان د کم ځای نه پلای نه یاره لالا مو په سعودي عرب کې پریاس کې او پریاس کې د کم ځای کې پنځ نمبر کې حالات څنګه دي د زړه سره په لنډو باندې راته یو پیغام را لمره کستړی شوی ما حالات را ترک بیان کړ یاره بس حالات خو بس خوته وای بس شکر دې ټیم دې تیریږي زما ستا په شان تیرونه لګي او چې بس مړه خدي الحمدلله ټیم دې تیریږي بس زنده باد سکی لکه اوس وای دا کمی بلانه چې نخلاص هغه ته ډېر خاند بس ټیک ته نو چلیږي جو صحیح ده الله نه بس په هر حال کې شکر وباسه الله نه الله دې ګوري ګلزار ساته بس یو دوه ملګرو سره نور خبرې کوم بیا سملم ښه ستا خو خپګیږي خو نه بس نه خپګیږي بس مونږ انتظار د ډېر ټیم وکړو مونږ سلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه خیس ته خدای الحمدلله خیر والله ټیک ټاک یم الله مو خوشاله ساته او اخترم ډېر مبارک شه تاسو سیګنال مراته کوم زمونږه سبا ډېر مفتی سي ګورګیرولې وو تراوی مراوی په دې خلکو وګړي پېښمنه ته تیار کړو مفتی سي په اخر کې راغله که شاید پرې دي چې دوه چکه والی وي نو په لای دي سو وي کنه وایي د کوسکون د چې افطار ورو دواړو پوتې واورا دا مفتی سي د څه کارو کو کنه چې پرنس کانفرنس کې نه سن وای چې را شهادتونه موصول شوی دي ګران ورو علیکم السلام علیکم وای شهادتونه موصول شوی دي خو بیا به کې یاره وای هغه د شدي چې یاره پاغه باندې زمونږ د یقین باور نشته بیا یې راخته پورته کوم چې خدای مفتی سي بس وای په اخر کې وای چې ان شاء الله سبا به اختري مړه موږ ملګری په یوځي کې بار راځو ډیر مو خانه مې الله شکر دی چې مفتی سي اعلان وکړو او زموږ د اختر ټول یوځي شو وعلیکم السلام ګرانه څنګه جوړې موږ خبر کوور د سعودي عرب ریاض نه وای زار شم د نظامات طرفم ډېر سلامونه قبول کړه الله دې ژوندې لره طاهر خان ورور خیر ټیک ټاک والله ساده مخ یم ګران نو دا ټیم خو لکستړی شو خو نور بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله خیر ده الحمدلله کلی کې حالات مالات موسم څنګه دی موسم یاره نن دوی مورز لکه ډېر ګرمي شروع شوې ده خدا روزه خدای پاک ډېر خوري تیر کړه یار بالکل په دعاګانو کې میاد یې نور ملګری انتظار کوي او ملګری بلخلم بزان ډېر شي خیال ساتي ښه الله هم خوشاله کوي ښه خدای پاکه ډېر انتظار کو علم شهر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسټوډیو کې مې کته ډېر سات نوې ما یو پیغام وسه خو بیا تاسو لاړی زکم زګینه ګران او مختصر سره سو خبرو کې خپلې دویم موبایل باندې لګیم لاله ته څنګه خی برابر جوړي
الحمدلله. ټیک ټاک یم. د کوم ځای کې ګرانه؟ زه دا وخت په سرخار ریاض سعودي عرب کې یم او په وطن کې د دیر بالا کارو در یم او ماشاءالله ماشاءالله. استاد زما ډېر ملاقاتونه شته. بس دا پروګرام ختم ما ته رینګ هم وکړو اوس به نه یېري بیا تا ما ته خپل ټیم نمبر هم راکړی. هغه اخر کې خو نه وی کنه، هغه اخر کې چې پروګرام ختم شو تا بیا وی زما سره پیج دی باغې باندې بلای برازو ما په پیج باندې راځي مثلا ته مال درې بیگام ته مصروف یالته راشن هم وړه او استام اکټیویټی سیوای کنه خو کجن و پا وکړو نو هغه تا پکول په سر کړی دی نو ما ځکه نه پیژندلې سړیا. ټایر له خی برابر جوړي والله شکر دې. زه اخر کې یو پیغام الله کا او بیا اخر کې مې دغه پیغام دی چې ټول ملګرو خبرې وکړې دلته او د حالات ته په ابله ما سکول دا پروګرام شیرین زاده سم وکړي څنګه تا خبرو کې بس بده کې لیول باندې مسافر ژوند چې روان دي خو زما په اخرانه کې ټول وطندار او سره تاسو ټیم ته د ورکوټ اختر ډیره مبارکي. او دویمه خبره ده چې ژوند کوي محبت کوي دی ول سره ژوند خپل لري په یو ول باندې تنقیدونه مکو زموږ پښتانه چیرې کم یو مخ ته رواني به سو لکه د دې سره دا غسره کاته پورته یو بل سپورټ کوي سره خبره د دنیا یو طاقت نه بیا موږ نشره مونږ کولای کسنګ ول ډېر خولي خبرې دی وکړه. ګوره الله تعالی عزت ورکون کې دی، الله تعالی ذلت ورکون کې دی کنه. ستا خلاف ټول دنیا شي خو چې یو رب ساسري کنه مړه دې چې د لس دنیا غالي شي اوره او خلاف د شي خو چې رب د سری کنه د چا یاره تر خنه د بکر خو ستا خبره ډېر خولي ده مینه محبت نه. ګوره یاد ساتي زه همیشه په دې خپل ملګرو سره چې زونه سم په دې باندې ډېر خبرې کوم چې دنیا مثال چې کوم دی کنه. ابوز مې یو حدیث مبارک کتو په یو کتاب کې چې سمندر ته مخامخ تو ولاړې د دې مثال د آخرت ته د سمندر او تو دا یو ګوت راچوته کې بر سمندر کې ورکه یو قطره بس تا په دې ګوت باندې پاتې شوې د دې یو قطري مثال سره دنیا دی. وس په ذهن کې دا خبره یاد ساته چې دا یو قطره بس ستاره دی ګوت نو ولیږي دا یو قطره چې کوم دا ستاسو ګوت ایساریږي نه اوس مخامخ دریاب دی سمندر دی سمندر ته حد نه معلومیږي دی مثال د آخرت دی. مو خلک څه کوم د دې یو قطرې په سوریو دی یو قطرې خازه تو چیر دا غوته د سکو چې دا قطره نه ګل نشي او بل دا قطره چې سره وفاره کې دا قطره به خامخا سره دی ګوت نه خوېږي او دا به موږ د یو قطرې لیونی کړیو کچره موږ د سمندر باندې فکر وکړو کنه دا قطره به په خپل الټه کې زمړه سمندر مخامخ پروت غاړه غاړه و سمندر لورځم نو دا ذهنونه کوم جوړ کو کنه الله تعالی انسان ته لارې کولاوي بل مړه پاتې دنیا دا بوس پرون جاز کې خزان ناس کی کنه اختر لبتلا سجلو شوزا او دغه ایلیټ خلکو غریب سړي خو په ډومېسټک فلایټ کې نشي تللی کنه په زما د کپړه باندې به دوړم نه پرې خو دا د لینډینګ د 30-60 سکند مخکې را پرې وته او د خلکو د وجودونو پته نه لګي نو دا زمونږ د دنیا مثال دی نو چې دنیا دونه بے وفا ده دنیا دونه بیکاره ده یاره نو زه په تعالی زړه ولې خپکم زه تا ته رد بدولې وم چې ته زمانه خپشه ته ماته خیریو کې یا استاد رضا زار کوم او زما ته څه ګرانټي لګي زه خپل کمرې نه وته شم یا نشم وته کنه نو چې دنیا فانی ده خخ کولې وخت روي په هر سخت راځي د سینې چې انسان ټول مر خوشحالي سخت راځي زمون په نبی عليه السلام باندې سخت راغلي صحابه کرام باندې سخت راغلي زمون په لیډرانو باندې سخت راغلي خو په هر حال باندې الله شکر خدای سخت ستاسو طرف ده خدای سخت تر اولي او دا سخت جګمدره د لريوالم ته کې او دا هر تیرې نه بعد رڼای نو خو بس چې الله سره خپل وعده کړی نو خو بس بیا خو به انسان څه شي شو ګوره تایر لاله د دنیا د ژوند چیرې د دې اس پاتره لګي د سیمالګری به د سیمشران به نوجوانان به چې پروز کل به د اختر په دې شپه بنیو نن باغه په دنیا کې نه زمنګ د پښتنو سیمه ز په خپل باندې اساس زمو په 2018 کې یو ملاقات شو 18 نمبر کې شمال نیوز باندې یو ویډیو شو اساس خپل درغلم شیخ صاحب سواتي مو زه وایم زما خپل سوچ دی زم چې زمنګ د پښتانه چې بل سره مینه محبت کو والله استاد د خبرې زمنګ د نوم په دنیا د دې شو زموږ خلک محبت کوي کوم چې په خپل منځ کې په یو کور کې اختلافات دي کنه د یا د بچو سي یا د رونو سي دا غي کور د پرمختګ په لوري باندې نشیدل کچره زمنګ د معاشره سره زمنګ د بل سره محبت وکړو په سچ باندې زه دا وایم چې زمنګ د پښتانه سیمه چې دا کم ستونزي مونږ ګورو نن مونږ ته ایرپورټ باندې په خبر دا زموږ خپل خبرې دي کوم چې یو اتفاق ون دا وسټ وي تایر لاله ګران روډ خولي خبرې د وکړه الله دې لره او ډېر مننه بل ملګری ځان سره بلانه خمسه خو خده ملګری والا ژوند درته غواړم الله دې عزت نصیب کړه
او څوک چې د پښتنو قدر کوي او د پښتنو سره ولېږي پاسېږي نو زما زړه دی زما ځان دی او ژوند خور څوک کوي د ځان دپاره او ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یاره د یو ماشوم ډېر انتظار وکړو یاسین دا ډېر ښکلی ورور زموږ سره البشیر. یاسینه تو خفه نه شې یاره ښه. السلام علیکم ورحمت الله. یاسینه زما آواز درځي؟ ها جی ستاسو آواز راځي. د کوم ځای نه یاره؟ سعودي عرب کې یو دغلته د ملکان. ها کلیواله مزید ها سعودي عرب کې الحمدلله مزید یو بس ورسره الحمدلله ډیر دي. تاسو څنګه طاهر صاحب؟ والله الحمدلله خیر خیر ته الله مو خوشاله ساتي. بس مونږه د اختر شپه ده چې راشو د ملګرو سره لګب شپ لګو. ما د پته سخت تکلیفونه او د سیوا دي لایټ موډ کې غب شپ سره دی لګو چې دوه غم سره لګ سیټ دکی کنه. مونږ د پته د چې ډیر تکلیفونه دي خدا دا چې د الله تعالی طرف د انسان طرف نه سجل به مسره کړي وي کنه. طاهر صاحب تاسو आवाज کټ شو جی سیګنل کمزوري دغه سیټ. خیاسین به زوم ستړي شوم نو ډېر سلامونه می قبول که ښه صحیح ده. هاي خدایا پاکه هرګه ماشاءالله دا خو یو غنټه 20 منټ شاوسه قد هغه ملګرو نه ډېر بخښنه څوک چې سټوډیو ته راغلي چا چې د کال ویټ کړی دی هغو ته ونه رسېدو. ما خپل بھرپور کوشش وکړو چې د ډیرو ملګرو سره مونږه یاره یو ملګری په ګلاس وته ورګه چې ډیر اولم مړه سبا یا ساتي. وسیمه څنګه یې؟ دا لاس دراته چوت کو کنه. ٹھیک ٹھاک شکر دې څنګه طاهر بھائی جان الله والله راوانو مخ چې دا لاس چوت کومې لیدې بس رړې خپه شو ځای او دوه خبر را سره څنګه سیت خدي. شکر دې مسافر طاهر لاله ستا ویډیوګانې ګورم والله ډیر زیات خون را کوي او الله پاک دې دغه شانتي کامیاب ساته. زموږ مسافرو دواګانې به در سره. ګولي ګلزار اوسې رورا وسیم به ټول ته سلامونه وایو. ډېر مختر مبارک شه. سیدا وعلیکم السلام. قطر دوحه کې طاهر بھائی قطر دوحه کې ټول ته سلامونه وایو. سیدا کنه. وعلیکم السلام. ان شاء الله زما طرفه د اختر مبارکي قبول کا. ډېر مننه ګران ورو خوشاله اوسې. جزاک الله خیر. کله موږ ګورم ته دا ډېر ته ډېر مننه ګران ورو ډېر مننه خوشاله شي. خان نور ملګریم په سټوډیو کې ویټ کوي خو ډېر بخښنه غواړم. خامر سے وہ راځه السلام علیکم. بات نہیں خی یار ته پمینه میره دي دا چل کو ته خدای دې وخت صحت ته خدای. شکر الحمدلله خیرونه دي. تاسو څنګه یې؟ تاسو ښه کرم دې سعودي عرب کې د کوم ځای کې ګرانا؟ موږ د ابها سټي کې یو کینګ خالد یونیورسيټي کې. واہ جی واہ واہ ابها کې نو ابها خو مثال دې دی چې بھائی سبحان الله. نور سپونټانم رسول رحمت الله. وعلیکم السلام ګران ورو سره مشه اختر مبارک شي. د ټول مبارک شي. تاسو مبارک شي. تاسو आवाज رانه یاره مې ډېر اختر مبارک شي. ښه تاسو مبارک شي. ډېر مهرباني. نور څنګه علي خیر طاهر بھائی؟ دا را سره د کشمیر ملګری دي را سره. ښه دې ټول ملګرو ته سلامونه وایي. ښه او بها خپل زګې دي ابها خپل زګې دي مزه کوي مثال د سواد دی. تایره دا را سره کشمیر ملګری دي. موږ دوه نخوړی یو ځل نخوړم. دا را سره ملګری کاټلنګ دی. ښه کشمیر ملګرو ته ډېر سلامونه. د کاټلنګ ملګرو ته ډېر سلامونه وایي ګرانه. ښه وعلیکم السلام. تاسو ډېر مهرباني. زموږ کال مو ایکسپټ کړو. ډېر مننه. انعام هاشمي دی د دوبۍ نه. نو دې د کلی دی ته چې کلی ته راشي ملاقات په کوز راتول ما کو ستړی یم ډېر. ښه خدای دې باچا کا ډېر سلامونه قبول کا. سټوډیو کې نور ملګری دي او ټول لاس خدای ورګه. ښه تاسو یو پیرا ټول یو زیرا ولم ورګه. انعام تم راشه بصیره تم راشه عدنان تم راشه صدیقه تم راشه. دا ټول بس کې نه لري دې خبره ده. خبره زما خبره دغه کې د اخترم ډېر مبارک شه. ما ته پته مسافر یې خدای مې د نظر کا الله مو راخره او په جمع باندې که خبره کوي جو راتو کې ځه ما مایک بند کو تاسو که سوای نه وای. انا زه مسافر نه
اوس کسان ګډ په خپلو کې پوه چې چا څه ووایي. طاهر خان زه درته څه طاهر خان ټول نه پهله خو طاهر خان سپیشل سلامونه فرست ټایم تاسو سره ملاقات کیږي ډیر خوشاله یم ټولو پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته پهله د اختر مبارکي او ډیر زیات خوشاله شوم چې ومې لیدی لایف کې ډیر مننه اختر مبارکي ټولو ته غواړم. ډیر مننه ګرانه ورګه دا قربان سي چلې په لایو ویډیو کې مسړیا تا نه په دې ټیم کې مو خلاص نه طاهر بھائی قربان دی پرې دا مرګ انتظار کوي زه ټیم در سره یې کنه خپدی کې عملګری دی عدنان ګل ما تعالی اعظم خان عدنان څنګه دا سواد ته دا دوی او شیر باندې زوړ ډیر مې نه مېره عدنان زه غواړم چې په اخر کې ټول مسافر د خپل شیر ډالای کې شوه. بس لا ډیر زیات مننه موږ هم د ځان سره په دغه لړۍ ټول ته عدنان आवाज سلو راځي आवाज تیز کوه شیر راته وایي ها ټول تعالی دا اول سر باندې د اختر مبارکي وایم او بیا غشیر د سیدل الله تاسو تریم ډالې ټول تر ډالې وي چې څنګه نظر د نور رڼا ته نشي ټینګېږي هم دغه سیمې زړه جړه ته نشي ټینګېږي طالب د وسپن زړګی چېرته پیدا کړم د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېږي. واه 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 دا شعر بیا ووایه بیا ووایه دا شعر بیا ووایه پیدا کړم تا ته نشي ټینګېږي په غرو سره څرنګه ژوند کوي کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشي ټینګېږي. واه عدنان ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه عدنان خان نور الله بصیر صاحب تاسو خیر وره. السلام علیکم طاهر بھائی څنګه الله خیر دی. وعلیکم السلام. څه پیغام را ل باخر کې را کستړی شوی مزبم زمخه بس الله مقدرمن کا زه د وصال خان د کلی او گاونډي ما او ګلمن ډېر مدارنه ډېر زیات انتظار مې وکړو او وصال ته شکایت کوم خو غستاو خپل ډېر بخنه زړه سره ډېر بخنه الله دې ګل لره الله دې خوشاله ساتي. وصال خان نورو باتینګړه وصال تکړه سره دی ډېر قابل سره ډېر تکړه سره ډېر خاوندې بالکل بس دعا کوره او ډېر خدمت کوي د خلکو الله تاسو کامیاب کا اختر مبارک. ډېر مننه نور الله بھائی وی زما د چارجم ختم شو د لپټاپ ته ها خزاوره کې دا بل ملګری دی صدیق الله حقانی صاحب تاسو به سوای وروړه. تعالی روجه بلا ما دغه خسور کې پروت پرې وځخه نا وخت دی بره را پانه سي والله کرم نه لپټاپ کې می چارجم ختم دی نو بس بجم علی السلام راکې انعام تو خې ګلا زنه مخه تا به یو خدای خکې تا به یو خدای خکې او تا به زخه کوم چې ته پاکستان ته راشي. تا دا بده چې پاکستان کې صرف ملاقات چې شوی دی 15 میاشتې چې تا بیا رابطه نه ده کړې. انعام تا ته زما د ژوند پتر ته پاتې تا ته خو د کلیم پته د دوبۍ کې سرم دغه لګي دي منډي حالي زری در سره والدي د هر شي نه ته خبرې کنه کو زه عام ملګری ګله کوي نو زه به مزه چې ته خو پته نه تا ته زما د ژوند پته ده پتر دغه نه رښتیا وایا والله چې پته لږه خو دې تنګو ما نه کنه خزا ډېر مننه لپټاپ را ته بند شو صحیح شو بس اجي صاحب تم زموږ طرف اختر مبارکي وای کلیم الله تم د اختر مبارکي وای صحیح ده. طاهر بھائی تاسو ته اختر مبارکي وي جی. Is this still working? طاهر بھائی आवाज درځي؟ Not yet. مالا ته نوې سس کی چارج لګ دی خدا سو چرته منای خزه ډیره بخنه د عملګرو نه کوم ملګرو چې د رابطې کول کوشش کوو لایو رانه له خو ما ته د احساس شو چې د ملګرو به ډېر خو وخت یریږي زما ډېر خو وخت شو سره او زه به کوشش کوم چې را
هفته کې داسې ورځ مونږ ټاکو او په هغې باندې مونږ راځو او ګپ شپ لګو. په دې ګپ شپ باندې دونه شي که نه چې سړي لږ حوصله وشي. اوس تاسو سره ما ګپ شپ لګو، زما هم ډېر ښکلی ټایم تېر شو. امید دی چې تاسو هم لږ ډېره حوصله میلاو شي. نو بار بار به راځو او انشاءالله تعالی تاسو سره به ګپ شپ لګو، د خپل اصلاح کوشش به کوو. بس یو بل سره مینه محبت ساتئ، نفرت نه دی کول پکار. مینه محبت دنیا فانی ده، دنیا نه سړی سوړی نه شي. الله مراته ښه د باد لرئ، خوشحاله اوسئ او بیا مو اختر ډېر مبارک شي. جزاک الله خیر. خپل دایر خان ورله ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.